الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې کوم دی د څلورو میاشتو جماعت کراچۍ نه راغلي بلوچستان او پښتانه دي او دوی سره چې کوم دی کومو خلکو چې په دې چینارو پیروخیلو په دغه کې نغدسې روزه کړې وه د خالي په ورځ باندې به صبحي 9 بجې فضلالله جومات له سره بیشتارې راشئ دی به خبرې وکړه. انشاءالله موږ سره چې چا واده کړې ده اردوسي روزې هغه هلکان چې دي موږ ټول کورو ته نشي ورپسې تللی چې دا فضلالله صاحب جومات ته د هفتې په ورځ راسي هم هغه ځای ځای به بستره واخلي نغد به ځي وروره دغسې روزه ده تېره کړي او که ځي نه هم موږ به دا تبلیغ والا دا 15 شپې واپس بېرته راګرځو په دې کورو باندې واپسې به کوو نور بل شی نسو کوی زموږ له واپسې دغه دعوت به دوارګې ورته چلو کوشش ده وکړي همدا خلک د ووځي زما پښتانه ورونه دغه زموږ به دوی ته خواست دی او زموږ به دوی ته دا دغه دی چې دوی دا د خدای په لار کې راوځي انشاءالله د دوی به هم پکې پیدا وي او زموږ به هم کې پیدا وي. الله تعالی حکمونو کې ټوله کامیابیه چې مونږ او تاسو په تبلیغ کې لاړ شو نو الله تعالی حکمونه به زده کړو نبي علیه السلام سنت طریقې به زده کړو په ژوند کې به عملي راولو نو دې سره چې کوم دی که نه الله تعالی د کامیابۍ وعده کړې مونږ او تاسو به کامیاب شو. ګورئ دا کوم دا تبلیغ والا چې راوتلي څلورو میاشتو کې کراچۍ نه لوړ راغلي دوی ته په حقیقت کې د آخرت سختو پته چې جهنم څومره سخت شی قیامت څومره سخته ورځ ده قبر څومره سخت دی پولیسرات څومره سخت دی دا سختۍ دوی په زړه کې څلورو میاشتو نه راوتلي. ګورئ اخرت چې کوم دی حقیقت کې زړه او مزغو نه وګڼئ. ګورئ حقیقت د اخرت اوله ورځ شته او اخره ورځ یې نشته دی چې اخرت ژوند په زړه کې وګڼئ یا په مزغو کې وګڼئ خپله به دعوت تبلیغ کې وځئ نو خالي په ورځ فضلالله جومات ته ټول راشئ سې روزې والا سره بیشترې او اسپتال جومات ته به انشاءالله الرحمن تشکیل والسلام. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن ویډیو د لوړګي اسپتال باره کې کړمه. لوړګي اسپتال کې ډایلس مشینونه شاجي ګلې مینې هغه وخت کې راغلي کروڑونه روپۍ قیمت یې دی چې ورالمه وله زرونه ځل ورالمه وله وایي چې ټیکنیشن یې نشته اوس چې ټیکنیشن یې راغلي دي مشینونه شته ټول اوزار یې شته بله ورځ یې وایي چې ښه اوس اوبه نشته دی په اسپتال کې دغه لپاره خو یو بیلر اوبه لګي چې چا له ډایلیس کړو نو ډېرو خلکو چې کوم دی که نه ګردو مریضان دي روزانه پېښور له ځي یو مالک اولدار دی ښځه او لسم کال یې چې ډایلس لپاره روزانه پېښور لی بیا یو زین الله چې ناروغه داسې څونه مریضان د لوړګي تحصیل شینماني او شینواري او پیردي پېښور له ځي او هلته ډایلس کا نو حکومت ته دا اپیل کړم او خواست ورته کړم چې دا ډایلس مشینونه یې سټارټ کا ایم این اے او ایم پی اے ته هم خواست کړم چې په دې کې دلچسپي واخلي لوړګي تحصیل چیرمن شاه خالد او اختر علي او یاد وزیر او چې څومره خلک دي ټولو ته مې ویلي دي چې د هغه په سټارټ کې په ایم ایس باندې ایم ایس ته هم دا اپیل کړم چې دا ډایلس مشینونه یې سټارټ کا خلکو ته ډېر تکلیف دی ورته او یو کې چې کوم دی دوایګانې ټولې دیسي دي چې اصلي دوایګانې راشي حکومت ته روپۍ پوره پسي او دوایګانې دیسي کې یو کې اوبه نشته دی چې اوبو خاموشي. دریم نمبر چې کوم دی دغه هارډ اټیک سني 6,000 روپۍ شي راغلي دي او چاله یې نه وایي نو بس اخري چې کوم دی ټول قوم ته دا اپیل کوم چې دا ویډیو ټوله په شوق سره شیر کړئ پوره دا زما څه ذاتي مسله نه ده ټول قوم مسله ده چې دا ډایلس مشینري سټارټ که حکومت ایم ایس هم نوټس واخلي او ټول وطن خلک ته نوټس واخلي اخري په دغه شعر باندې به خبرې خلاصې کړم چې خپل وطن به زه په خپلو وینو رنګ کړم که حاجت ته قربانۍ زما تن شي او که دشمن رانه بری یوړو محبوبې ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي په 13مه سپاره کې چې ما د په وخت مازدیګر قسم چې انسانان ټول په نقصان کې مګر هغه انسانان په نقصان کې نه چې ایمان راوړی مسلمانان شوي نیک اعمال کا صبر کا او د حق تحقیق کا. دا مهنګایي او دا پاکستان چې کوم دی زموږ ملک دی اسلام په نوم جوړ شوی د ټولې دنیا دپاره عالم اسلام ملکو 50 ملکو لپاره اسلام یې کلا ده. الله تعالی قیامت ته ورځې پورې پاکستان آباد لري
خو دا ویډیو به مهنګایي په هغه باندې وکړم چې دا مهنګایي ولې ده. اوس مهنګایي دومره ده چې د خوراکي شیونه هم اسمان سره خبرې کا، تیل هم قیمت وي، سونا او ډالر او هر یو شی د اسمان سره خبرې کا. د غریبانانو ژوند ډېر زیات تنګ شوی دی، مزدوري نش برابر ده او مهنګایي چې کوم دی هر یو شی خوراکي هغه قیمته شوی دی او ټول عوام ژاړي. نو دا به ورته وایم چې دا څه وجه چې دا مهنګایي راغلې ده. مشرف په وخت کې چې کوم دی ملک 6,000 اربه روپۍ بقایه او زرداري په وخت کې بیا قرضه 15,000 اربو ته ورسېده. بیا نواز شریف چې اقتدار نه تب 2018 کې نو 30,000 ارب ته قرضه رسېدلې وه. بیا چې کوم دی عمران خان چې ته نو 52,000 ارب روپۍ ته قرضه رسېدلې وه. شهباز شریف کې خو یا اعداد و شمار یې نه شایع کړی وزارت خزانه چې څومره به بقایه وي. یې قرضې د ادا کولو لپاره بله قرضه اخیسته کېږي. دا چې کومې هغه ملک بقایه 52,000 اربه دا دغه سیاستدانو جیبو له تلي او جایدادونه یې جوړ کړي او څه شی جوړ کړی. دا کرپشن د 47 نه اوسه پورې په دې طریقو باندې شوی چې هر یو حکومت یې چې زه خپل ممبران او خپل ورکران او دا خوشحاله کړم. اساس پروګرام دی او صدایمن پروګرام دی او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی او کوڅې پخول او نالۍ پخول او سړکونه او څه شی دا غي په دې باندې ملک ترقي نه کا. ملک څه شي باندې ترقي کا؟ لکه حکومت ته هم دا اپیل کړم او اپوزیشن ته هم اپیل کړم چې سره خپل منځ کې کېنئ، د پاکستان په عوامو باندې هغه وکړئ، رحم وکړئ. بجلی زیاتولو لپاره اصلاحات نافذ کړئ، تیل زیاتولو لپاره او ګیس لپاره اصلاحات وکړئ چې ملک یو 1500 کوی وکنستی شي. نو تیل او ګیس کې به ملک خود کفیل شي، بجلی کې به ملک خود کفیل شي، اوبو لپاره یو 15 لکه ټویله چې ملک یې ووهل شي. نو دا دیهاتونو کې او دا اوبو کې به هم خود کفیل شي او په زراعتو کې به هم خود کفیل شي. بیا زراعت کې مغربي ملکونه داسې یوریا او داسې تخمونه او شیونه راکړي چې په زراعت کې دا ملک خود کفیل شي. جنګلاتو کې داسې د ونو تخمونه بار ملکونه راوړي چې په غرونو او صحراګانو یو کاري چې دا جنګلاتو کې هم خود کفیل شو. بیا لایو سټاک لپاره پکار دی چې اوس بار ملکونه لکه زراعتي ملک نه 15 لکه غواګانې راوغواړي چې په عوامو باندې تقسیم کا په دې دهي علاقو کې چې عوامو ته چې کوم دی که نه شوده به مو لکه غوښه کې به ملک خود کفیل شي. نو ملک چې ترقي کا په پیداوار زیاتولو باندې یې کا، په دغه شیو باندې نه که چې هلته 15,000 ورکړې 2,000 روپۍ صدایمن دی پلانی پروګرام دی په دغه باندې ترقي نه کا. چې کومو سیاستدانو روپۍ والي ګوره الله نه ویرېږي او قیامت ته ورځې نه ویرېږي. ګوره په قرآن پاک کې الله تعالی فیصله کړې چې بندګانو حق زه چاته نه معاف کوم. خپل حق ځمکې نه واخله اسمانه پورې حق معاف کوي خو بندګانو حق نه معاف کوي. سیاستدانو ګورئ څومره روپۍ سره او د ملک د خزانې نه په چل ول باندې ایستلي جمع یې کړئ. ګورئ اخرت ځان له مه تباه کوئ. ګورئ جهنم اسره ورته به م راچوي الله. که څوک رشوت خوري او که قبضهګر او که سود خوري او څومره خلک چې یا مجیا ټول مسلمانان د الله تعالی په احکاماتو او نبي علیه السلام په طریقو باندې راشي چې کامیاب شي په دنیا کې او آخرت کې هم کامیاب شي چې جنت له ترو والا جوړ شي. ګوره دا 550 کاله عمر دی که وږی او که ماړی تیر به شي. ګوره سیاستدانو تاسو چا 2,000 اربه روپۍ والي او چا 400 اربه روپۍ والي او پلاني دومره والي او پلاني 900 اربه والي. ګورئ په دغه روپو باندې به څه وکړئ. ګورئ پاتې دنیا د هر چا نه پاتې کېږي. قبر 15 فوټه قبر د 6 فوټه قبر ته لګي او 6 غزه کفن لګي. دا به هر که مالدار یو که غریب یو که باچا یو که ملنګي دا به ورسره ځي. پاکستان سیاستدانو ته اپیل کړم چې دا خزانه کې دا روپۍ جمع کړئ. غلا حرامي روپۍ دا ګوره بندګانو روپۍ معافي نه ورته شي. په دې باندې به ګورئ جهنم لځئ چې هر چا والي چې هر چا حرامي روپۍ د بندګانو حق یې والی جهنم له به ځي. الله تعالی یې نه په توبه باندې معاف کوي نه په خیراتو باندې معاف کوي چې 100 کاله په جومات کې غوږونه ورته راوباسي نه معاف کوي. والسلام. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. زما مسلمانان ورونو دا جمعتونه چې کوم دی دا د الله کورونه یې او الله خوښ دي او څوک چې جمعات کې هر قسم مدد وکړه او د نبی علیه السلام حدیث شریف مفهوم دی چې یو مسلمان په جمعات کې چې کوم دی د چرچنې جالي برابر ځای جوړ کا نو الله تعالی به دنیا په لشن دغه جنت کې محل ولور کا دومره غټ فضیلت قیامت پر ورځ به جمعتون الله نه مطالبه وکړه چې یا الله چې مونږ چا دنیا کې جوړ کړی وو چاره کې عبادتونه کړی وو دا خلک ټول به مونږ جنت لرا سره بیا الله کریم او رحیم ذات دی الله به ورته زه ټول مو به خلا جمعتون او به جنت لاله داخلي نو مونږ دلته په چینارو کې چې کوم دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه فضل الله جمعه ته لوی شلمان روډ باندې او یا البنات مدرسه چې دواړو لنټرو ته ضرورت دی او دا اینده کغه پورې شوی محیر حضرات په غمان شوی جنکو مدرسه کې 350 جنکې وړکو کې به 300 پورې وړکی چې سونو خلکو قران پاک ختمونه کې وکړه منځونه یې کې ځکه حدیثو کتابونه یې کې ځکه نو ټول مالدار خلکو ته دا فیل کړم چې دغه جمعات او مدرسې سره ځله خلاص چاندا وکړي مونږ روپې نه واړو راشي دا جوړ کړی ځان له جنت کې محل جوړ کړي جنت کې به محل جوړ شي دنیا کې خسته روپې غوي چې په ښه کار باندې ولګي قیامت پر ورځ مونږ او تاسو نه الله پوښتنه کوي دا روپې چرته ګټلې وي چرته خرج کړې وي که مونږ او تاسو په جمعات مدرسه کوی ټویل یا داسې هغه په صدقه جاریه کار کې مخړی نو په قبر کې هم راته هغه میلاوږي دا جمعه داسې چې ته به مړی عملنامه نه بندګي هم دا عملنامه کې به ښېګړې رواني قرآن شریفو ختمونه او حدیثو او جمع او نفلونه تلاوتونه به راسي ورته نو ټولو خلکو ته اپیل کړم زړه خلاص په هغې کې مو نمبر به م لیکلی موبایل هغه او واتساپ هغه د سره بیا رابطه وکړئ چې څوک راځي د جمعات ته ولیده بناتو مدرسه چې ښایسته یې جوړه کړئ او بس کې دا ستاسو پاره د آخرت ګټه کینی الله تعالی کون په یکون ذات دی چې وشه شي خدا زونږ او تاسو باندې لازم یخته اخیری په دې خبره باندې با د دې شعر باندې با خبر اخلاص کړم چې کله خلکو خیر خوایي لري په زړه کې ګوره ته مسلمانی لري په زړه کې والسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا محال مونږه په بر پیروخیل او انګور باغ کې یو حاجی ګل عالم او حاجی حضرت محمد کلی کې چې دلته زره تاسو آبادی او په الیکشن کې چې کوم دی عبدالمالک صاحب چې کوم دی شیلمان په دوره باندې چې دلته دوی چایو پروګرام وکړو نو اینده دا چې کوم دی ګل عالم جوړ ته تقریر مو وکړ ورته مونږ انګور باغ والا صرف دا سړک غواړو نو ګل عالم جی څنګه خیال دی دا سړک ودلې چا نه جوړ کړای ټول واګه پوښ شو ما عزتمند و محترمو سرک مالک صاحب وویله چې ته څه غواړې نو ما دا خبره ورته وکړه چې ته اوس چې څه شي له راغلی او څه شی ته غواړې زه به هغه کړم هر کله چې زمونږ غوښته وه تاله به او صرف مجبوریت ته دغه سرک دی ته مهرباني وکړه موږ تا نه دغه سرک غواړو د دغه کلی دپاره سره د دې چې موږ همدغه پیروخیل کې پراته یو موږ همدلته یو زمونږ د دې سرک مشکل دی ولا قسم دی چې موږ باران راشي چې موږ موټر سرک ته خیجو چې هر کله مریض راشي زمونږ یې په شا باندې بیا وړو زمونږ موټر نه خیجي موږ ته دغه مشکل دی د همدې په زمین کې تا نه دا زمونږ خواهش دی سرک هم لږ کرا والا چې خلک یې ویني چې دغه سرک ته راچېرتې او دا سرک سره د دې چې تا ډېر کارونه وکړو خو زمونږ سرک نه ټول واړې کې یې وکړه تاسو په دې باندې خپای چې ټول خیبري جلسې کې وشو انګور باغ لا نه راغلي زما نن همدا ګیله ده چې ټولې دنیا کارونه وشو وراو خلکو ته په ټټۍ او په کورو کې دننه سرکونه تېر شو زموږ نه نن یو فرش دی هغه فرش او سرک هغه زموږ ونه شو زموږ دا ګیله درې ګزارې د نورالحق صاحب له مدرسې له ورغلی ما ورګزار ما په ریکارډ باندې ورته اچولی ریکارډ ما ورته وښودلی او د یخ نه د سره پورې ما ټول ناپه مو له ورکړی او ټول مصارف مې مو چا له ورکړی ناپ نورالحق صاحب له سانولا او مولانا سانولا له سانولا ته یې واله کړه او دا سرک دوی چې بیمار چې وړو نو پاس پاخه سرکه پورې په کټو کې کوو وایي چې دومره څوک هم نه چې بس په هغه کې کړو موټر لیاز هغه بني ادم ولیار خو سره لیا نه
په کټو کې بیمار خېږي. نو ګل عالم حاجي ډېر شواخون وکړه ته راشه دا بل یو ځوان دی ده نه به هغه کړو دا سړک باره کې هم څه خیال دی چې لوړ کې هغه جوړ شو تاسو څه مطالبه کړئ ایم صاحب ایم پي اې نه ایم صاحب نه زموږ دا مطالبه چې دغه سړک ډېر مشکلات یې موږ ته چې دا سړک جوړ شي باران چې وشي بالکل ګاډی نه خیږي راکوزېدو یې هم خطر ده او خطو کې بالکل خیږي نه دغه تکلیف دی دا ټول نیم کیلومیټر هم نه دی دغه سړک چې پاخه ته ورسي زموږ ډېر مشکلات په دغه ختمه کېږي. بس زه خو به درته وایم چې د قوم یو خدمتګار او مشر په حیثیت باندې په قوم کې به زه ګرځم مړو ژوندونه به هم ځم هر چاله به ورځم که نه نو زه نن راغلی یم په اوچتو سترګو باندې دلته ویلی شم چې اواز خو له اوچت کړم چې اواز هم اوچت نه کړم نو بیا خو زه هېڅ شی هم نه شوم دا اواز مې اوچت کړه ایم این اے نورالحق قادري صاحب عبدالمالک صاحب تاج محمد صاحب او ایم پي اے شفیق شیر صاحب چې د انګورباغه سړک هغه که ډېر زیات خراب دی سره د انسانانو سړک نه دی ټوله خیبر ایجنسۍ کارونه چې دا فیسبوک باندې ګوري اوس راغلی یم دوی هر وخت ما له ګیلې له راځي کلي ده چې همونږ سړک څه نه پخېږي نو والسلام اخیري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ټولو مسلمانانو ورونو یو ځل جمعې شپه په نبي علیه السلام درود شریف ویې کمنټ کې راولګئ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى وحدرتی بعدد کل معلوم لك دا لنډ درود شریف سل ځله یې صلی الله علیه و آله وسلم ډېر فضیلت یې جیب هم د روپو نه ډکي سینه به هم د عینا نه ډکي کور به هم د رزق نه ډکي دعاګانې هم قبلېږي چې درود شریف څوک ډېر یې تبلیغ جومات والا چې کوم دی ټول یې زر زر ځله یې روزانه. نو نن ورته سلام په باره کې ویډیو وکړم چې دا سلام چې کوم دی سنت طریقه چې مونږ او تاسو د نبي علیه السلام سنت طریقې په خپل ژوند کې عملي طور راولو نو څومره غټ خیر دی کې ګوره چې په معاشره کې مونږ سلام عام کړو کورونو کې هر چاته خندا سره خوشحالۍ سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په خندا سره ستړي مشي ورسره وکړو چې خاندو په ټنډه باندې مسکراهټي ګوره دا دشمنۍ تربګانۍ خفګانونه تکلیفونه دا هر څه به ختم شي. ټولو مسلمانانو ته اپیل کړم چې په خندا باندې به په سلام اچوئ او په خندا سره به ستړي مشي کړئ دا ټول غمونه هغه به ختم شي چې کومې محفل له لاړ شي ورغ سړی مرور او خفه ناست دي سلام وچی ټول هغه به یې ځان نه به ګیله وشي چې خدای پاکه ما څه شی کړی دا ټوله دنیا خفه ده خو حالانکې مونږ به داسې معاشره جوړه شوې ده چې بدنیتۍ بې خیرۍ ختم کړو بل مسلمان ته به خیر رسوو بل مسلمان له بدو نه بچ کوو ښو طرف ته به یې رابلو ښایسته سلام به اچوو ښایسته ستړي مشي به کړو چې دشمن باندې په خندا کې سلام واچوو په خندا کې ستړي مشي ورته وکړه به دشمن نه دوست به جوړېږي. نو مونږ او تاسو چې نبي علیه السلام طریقې راشي په ژوند کې دا جنت چې کوم دی که نه دومره آسان نه دی. رحمان بابا شعر دی چې د جنت ته مې یو جام په ما حرام شه چې تر څو دی نو جام تاوان ورنه کړم. مونږ او تاسو له پکار دي جنت دپاره خواري وکړو خوله وتوی کړو هینه توی کړو په یخنۍ او ګرمۍ تېرې کړو لوږه او تند افزان باندې راولو دا تبلیغ والا چې ټوله دنیا کې کروڑونو تعداد کې خواري او محنت کا دا وګوره دا خوارۍ نه بغیر جنت نه میلاوږي چې مونږ او تاسو په زړه کې دا جذبه جوړه شي چې خدای پاکه ټول نبي علیه السلام امتیان تبلیغ په کار کې ولګوي چې جنت والا جوړ شي جنت له لاړ شي چې مونږ او تاسو دا جذبه جوړه شي. څلور جوماتونه راغلي د ریوند مرکز نه یو د کراچۍ یو د کټ یو باولپور یو د دادو د سند نه په ټول واړ کې اجرو باندې به خوارۍ که نه ټول وطن خلکو ته اپیل کړم چې دا بار نه جوماتونه راغلي تبلیغ هغه د سره کښېنئ مذاکرې ورسره کړئ ګورئ الله به ډېره نه اجر ورکړه او بس په تبلیغ کې چې کوم دی کم سے کم یې هسې روزه ولګوئ چې دا زړه درد درته معلوم شي چې مسلمان زړه کې درد هم پیدا شي چې مسلمان جنت والا جوړ شي چې الله تعالی احکامات وپېژنئ نبي علیه السلام طریقې وپېژنئ مسلماني وپېژنئ جنت وپېژنئ دوزخ وپېژنئ قیامت ورځ وپېژنئ. ګورئ دا دنیا نقشې شټي ګوره پزول دي ګوره پاتې کېدونکي که ته دي ټولې دنیا بادشاه شو که نه او دا ټولې دنیا خلک ستان او قرار شو اخیر به څه شئ مرئ به تر خو چې ایمان ته نه جوړ شوی جهنم ته به ګزار شي او که د لوا بانډه کې لوږې نه مړ کېدې که نه
او وچه ډوډۍ هم نه وه چې ایمانه سره لاړې سل چاته محل ورته په جنت کې میلاوږي ګورئ مسلمانانو وروڼو جنت هم وکړئ چې مونږ او تاسو نیتونه ښه کړو چې تبلیغ کې وخت ولګوو چې مسلمانانو خیر ولټوو چې مسلمانان ټول جنت ته لاړ شي ګورئ داسې خو نه شي چې هسې بس خالي هغه کړي چې وایي چې بس دا چرګ غوندې ټونګې ما کور ویالې په دې باندې به جنت میلاو شي ګوره دا خو جنت پورې خندا کړی په دې جنت نه جنت به تا ته میلاوږي چې ټول نبي علیه السلام امت سوچ وکړي چې دا ټول جنت ته لاړ شي الله به جنت ته لار کوي تعالی اخیری و چې کوم ځای په دغه هغه باندې اجمل خټک شعر دی راځئ چې یا خلک دوزخ نه بچ کړو څوک چې موره جنتیان پیدا وي والسلام او صرف مجبوریت ته دغه سړک دی ته مهرباني وکړه موږ تا نه دغه سړک غواړو د دغه کلي دپاره سره د دې چې موږ همدغه پیروخیل کې پراته یو موږ همدلته یو زموږ د دې سړک مشکل دی ولا قسم دی چې موږ باران راشي چې موږ موټر سړک ته خیجو چې هر کله مریض راشي زموږ یې په شا باندې بیا وړو زموږ موټر نه خیجي موږ ته دغه مشکل دی د همدې په زمین کې تا نه دا زموږ خواهش دی سړک هم لږ کرا والا چې خلک یې ویني دغه سړک ته راتېر سره د دې چې تا ډېر کارونه وکړو خو زموږ سړک ټول واړې کې یې وکړه تاسو په دې باندې خپای چې ټول خیبري جلسې کې وشو انګورباغ لا نه راغلي ما نن همدا ګیله ده چې ټول دنیا کارونه وشو وراو خلکو ته په ټټۍ او په کورو کې دننه سړکونه تیر شو زموږ نن یو فرش دی هغه فرش او سړک هغه زموږ ونه شو زموږ دا ګیله درې ګزارې د نورالحق صاحب لا مدرسې له ورغلی ما ورګزار ما په ریکارډ باندې ورته اچولی ریکارډ ما ورته وښودلی او د یخ نه د سره پورې ما ټول ناپه مو له ورکړی او ټول مصارف یې مو چا لا ورکړی ناپ نورالحق صاحب لا او سانولا لا سانولا ته یې واله کړی او دا سړک دوی چې بیمار چې وړو نو پاس پاخه سړکه پورې په کټو کې کوو وایي چې دومره څوک هم نه وي چې بس په هغه کې یې کړو موټر لیاز هغه بنیادم ولیار خو سره لیا نه په کټو کې بیمار خېژوي نو ګلالم حاجي ډېر شواخون وکړه ته راشه دا بل یو ځوان دی ده نه به هغه کړو یا سړک باره کې هم څه خیال دی چې لوړ کې هغه جوړ شو تاسو څه مطالبه کړئ امینے صاحب ایم پي اے نه امینے صاحب نه زموږ دا مطالبه چې دغه سړک ډېر مشکلات دي موږ ته چې دا سړک جوړ شي باران چې وشي بالکل ګاډی نه خیږي راکوزېدو یې هم خطر ده او خطو کې بالکل خیږي نه دغه تکلیف دی دا ټول نیم کیلومیټر هم نه دی دغه سړک چې پاخه ته ورسي زموږ ډېر مشکلات په دغه ختمه کېږي بس زه خو به درته وایم چې د قوم یو خدمتګار او مشر په حیثیت باندې په قوم کې به زه ګرځم مړو ژوندوله به هم ځم هر چاله به ورځم که نه نو زه نن راغلی ما په اوچتو سترګو باندې دلته ویلی شم چې اواز خو له اوچت کړم چې اواز هم اوچت نه کړم نو بیا خو زه هېڅ شی نه شوم دا اواز مې اوچت کړه امینے نورالحق قادري صاحب عبدالمالک صاحب تاج محمد صاحب او ایم پي اے شفیق شیر صاحب چې د انګورباغ سړک هغه ډېر زیات خراب دی سره د انسانانو سړک نه دی ټوله خیبري جلسې کارونه چې دا فیسبوک باندې ګوري اوس راغلی یم دوی هر وخت ما له ګیلې له راځي کلي له چې زمونږ سړک څه له نه پخېږي والسلام اخیري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورونو او دوستانو مونږ د مختار خیلو او پیروخیلو لینډ چې کوم دی بجلی دویمه میاشته پاکه دویمه میاشته چې قد بجلی نشته دی ټول خلک خفه دي اوبو نه خلک خفه دي ټویلونه دي خلکو په کورو کې څاڅکی اوبه نشته جل نه خلک نه شو په ژمي کې خو اوبه د کوم ځای نه راوړي نن هم خلک راغلي وو بجلی والا هم راغلي وو رالاو پوسټران او مشران او دا راغلي وو شواخون یې وکړه نو ما ورته وایي چې به دغه قوم ته به م اپیل وکړم چې قومه خدای ته وګورئ چې دغه 2 میاشتو لپاره ته اوس هیټر هېڅ هغه کړی کېدی چې دا بجلي دومره شي چې دا اوبو کارم په شي چې پراخېږي اوبو ګریزرې به ګرمېږي سري به په شي جامو اینځل به په شي مهرباني وکړئ دا یو هیټر نه څه جوړېږي پیروخیل او مختارخیل چې څومره په دغه لینډ پراته ټولو ته همدردانه جزانه غریبانه اپیل کړم چې دا هیټر یې بندې کړه
بیا ایمنې نورالحق قادري صاحب ایم پي الحاج شفیق شیر صاحب او د وابډه چیرمین او د ډنډي کوتل وابډه واکمن چې کوم دي دغو ته م اپیل کړم چې خدای نه ویاړږئ په ژمي کې رحم وکړئ سر علي بجلي شته نه دی ټول خلک ما ته راخلاص یو شو اخوند دی او کوستران او بجلۍ والا نن ټول راغلي وو چا یې را سره وچښلي وو چې بجلي نشته ما ورته چې خبر دا قوم ته به م اپیل وکړم ایمنې صاحب ته به یې وکړم نور به زه څه شی وکړم مونږ او تاسو له پکار دي چې اتفاق او اتحاد راولو اتفاق چې په زړه کې راغی چې نبی علیه السلام حدیث شریف دی چې خپل ځان له شی خوښوي چې بل مسلمان له یې هم خوښ کړي ما ځان له بجلي خوښه چې یم چې ټولو مسلمانانو ته بجلي ځکه چې دا مسلماني نه چې بس یې ته او بل ته نه په کار دی چې موږ ټول داسې تعاون وکړو اتفاق وکړو چې بجلي به مونږ ټیکو چې هیټر هم کېښودې بجلي بالکل ټیک شوه بس بجلۍ کې به فرق نه دغه یې قرباني خو وکړئ که نه چې دا هیټر یې درې کړئ نو زه به چې کوم دی که نه دا یو شعر مې د رحمان بابا دا به کاري طارق صاحب ته ډالۍ کړم چې زه رحمان کا اورنګزیب غوندې بادشاه وای زه رحمان کا اورنګزیب غوندې بادشاه وای ما به تا نه قربان کړی هندوستان وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ټولو مسلمانانو وروڼو یو ځل جمعې شپه په نبي علیه السلام درود شریف ویې کمنټ کې راولګئ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى عدرتی بعدد کل معلوم لك دا لنډ درود شریف سل ځله یې صلی الله علیه و آله وسلم ډېر فضیلت یې جیب هم د روپو نه ډکي سینه به هم د عینا نه ډکي کور به هم د رزق نه ډکي دعاګانې هم قبلېږي چې درود شریف څوک ډېر یې تبلیغ جومات والا چې کوم دی ټول یې زر زر ځله یې روزانه نو نن ورته سلام په باره کې ویډیو وکړم چې دا سلام چې کوم دی سنت طریقه چې مونږ او تاسو د نبي علیه السلام سنت طریقې په خپل ژوند کې عملي طور راولو نو څومره غټ خیر دی کې ګوره چې په معاشره کې مونږ سلام عام کړو کورونو کې هر چاته خندا سره خوشحالۍ سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په خندا سره ستړي مشي ورسره وکړو چې خاندو په ټنډه باندې مسکراهټي ګوره دا دشمنۍ تربګانۍ خفګانونه تکلیفونه دا هر څه به ختم شي ټولو مسلمانانو ته اپیل کړم چې په خندا باندې به په سلام اچوئ او په خندا سره به ستړي مشي کړئ دا ټول غمونه هغه به ختم شي چې کومې محفل له لاړ شي وران سړی مرور او خفه ناست دي سلام وچئ ټول هغه به یې ځان نه به ګیله وشي چې خدای پاکه ما څه شی کړی دا ټوله دنیا خفه ده خو حالانکې مونږ به داسې معاشره جوړه شوې ده چې بدنیتۍ بېخیرۍ ختم کړو بل مسلمان ته به خیر رسوو بل مسلمان له بدو نه بچ کوو ښو طرف ته بې رابلو ښایسته سلام به اچوو ښایسته ستړي مشي به کړو چې دشمن باندې په خندا کې سلام واچوو په خندا کې ستړي مشي ورته وکړه به دشمن نه دوست به جوړېږي نو مونږ او تاسو چې نبي علیه السلام طریقې راشي په ژوند کې دا جنت چې کوم دی که نه دومره آسان نه دی رحمان بابا شعر دی چې د جنت ته مې یو جام په ما حرام شه چې تر څو دی نو جام تاوان ورنه کړم مونږ او تاسو له پکار دي جنت دپاره خواري وکړو خوله وتوی کړو اینه توی کړو په یخنۍ او ګرمۍ تېرې کړو لوږه او تند افزان باندې راولي دا تبلیغ والا چې په ټوله دنیا کې کروڑونو تعداد کې خواري او محنت کا دا وګوره دا خوارۍ نه بغیر جنت نه میلاوږي چې مونږ او تاسو په زړه کې دا جذبه جوړه شي چې خدای پاکه ټول نبي علیه السلام امتیان تبلیغ په کار کې ولګوي چې جنت والا جوړ شي جنت له لاړ شي چې مونږ او تاسو دا جذبه جوړه شي څلور جوماتونه راغلي د ریوند مرکز نه یو د کراچۍ یو د کټ یو باولپور یو د دادو د سند نه په ټول واړ کې حجرو باندې به خوارۍ که نه ټول وطن خلکو ته اپیل کړم چې دا بار نه جوماتونه راغلي تبلیغ هغه د سره کښېنئ مذاکرې ورسره کړئ ګورئ الله به ډېره نه اجر ورکړه او بس په تبلیغ کې چې کوم دی کم سے کم یې هسې روزه ولګوئ چې دا زړه درد ورته معلوم شي چې مسلمان زړه کې درد هم پیدا شي چې مسلمان جنت والا جوړ شي چې الله تعالی احکامات وپېژنئ نبي علیه السلام طریقې وپېژنئ مسلماني وپېژنئ جنت وپېژنئ دوزخ وپېژنئ قیامت ورځ وپېژنئ ګورئ دا دنیا نقشې شټي ګوره پزول دي ګوره پاتې کېدونکي که ته دي ټولې دنیا بادشاه شو که نه او دا ټولې دنیا خلک ستانه او قرار شو اخیر به څه شئ مرئ به تر خو چې ایمان ته نه جوړ شوی جهنم ته به ګزار شئ او که د لوا بانډه کې لوږې نه مړ کېدې که نه
او وچه ډوډۍ هم نه وخه چې ایمان سره لاړې سل چاته محل ورته په جنت کې میلاوږي. ګورئ مسلمانانو وروڼو جنت هم وکړئ چې مونږ او تاسو نیتونه ښه کړو چې تبلیغ کې وخت ولګوو چې مسلمانانو خیر ولټوو چې مسلمانان ټول جنت ته لاړ شي. ګورئ داسې خو نه شي چې هسې بس خالي هغه کړي چې وایي چې بس دا چرګ غوندې ټونګې به کور والي په دې باندې به جنت میلاو شي. ګوره دا خو جنت پورې خندا کړئ په دې جنت نه جنت به تا ته میلاوږي چې ټول نبي علیه السلام امت سوچ وکړي چې دا ټول جنت ته لاړ شي الله به جنت ته لار کوي تعالی. اخیری وجه کوم دی په دغه هغه باندې اجمل خټک شعر دی راځئ چې خلک دوزخ نه بچ کړو څوک چې موره جنتیان پیدا وي. والسلام. نحمد و نصلي علی رسوله الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. وروڼو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ایښی چې الله تعالی احکامات هم ژوند کې راشي نبی علیه السلام سنت طریقې هم ژوند کې راشي. بله ورځ جمعې په ورځ یو عالم او مدرسو هغه چې کوم دی که نه یو هغه کې مړي کې یو حدیث شریف بیان کړ ډېره ښایسته خبره یې وکړه. ویې چې په مړي په کور کې 3 ورځې اور لګېدل حرام دي. اور به نه لګوي چې کوم ګاونډیان یې خپلوان یې دا به ډوډۍ چای انډۍ دا هر څه به ورله راوړي. بل به څوک په میلمه کږي نه چې وایي ځان په میلمه کړه 3 ورځې بیا هغو نه خورې. نو ویې چې هر سړی به چې کوم دی خپلوان او ګاونډیان به ډوډۍ چای انډۍ دا هر څه 3 ورځې راوړي وله تعزیت به ورسره کا خفګان به ورسره کا او دلاسه به ورله ورکوي. نو عالم ډېره ښایسته خبره وکړه. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ ته نبي علیه السلام څه حکم راکړی چې هغه مطابق ژوند تېر کړو. بل ټولو خلکو ته هم دا اپیل او درخواست کوم چې والدینو پسې څوک خیراتونه کړئ. په لنډې کوتل کې ډېرې مدرسې هر مکاتبه فکر مدرسه وي چې ولور یې کړئ. په دې کې علیمان جوړږي د طالبان دي مدرسو هغه قرآن او حدیث زده کا بیا عمل کا. نو دا مور او پلار ته هم صدقه جاریه ټول عمر به ثواب ورته رسي. ګوره دا ډېر غریبانان ماشومان دي پکې جامې او ډوډۍ او کتابونه او د هر څه طالبانو لګي چې مونږ او تاسو د لنډې کوتل او خیبر ایجنسۍ دیني مدارسو سره ډېر زیات مدد وکړو. ډېر زیات په مدرسو باندې ګرځم ولا چې ډېره بې سوري ډېر غریبانان ماشومان دي پکې هر څوک هم له خیر خیرات زکات صدقات خیرات او پوستکه چې هر څه شی لاسه شي مدرسو له ورکړئ. اخیری چې کوم دی مونږ او تاسو چې الله حکمونه راولو په ژوند کې نبي علیه السلام طریقې او چې نوجوان توبه وباسي که نه 4 ورځې په ټولو مسلمانانو دیرو باندې عذاب نه ځوانانو ته یو اپیل کوم چې ټول د ګناهونو نه توبه وباسئ. او اخیری په دې شعر باندې به خبره خلاصه کړم چې په ژوندون ترې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مسلمانانو ورونو ته یو خصوصي پیغام ورکوم چې زمونږ د مسلمانانو 40 غنټې ژوند د نبی علیه السلام سنت طریقو باندې شي. نو دا 40 غنټې به زمونږ په عبادت کې حسابږي چې مونږ شپې وده کږو چې نبی علیه السلام په طریقه باندې وده شو قبلې طرف مخه کو لاس ښی لاس مخته کیو نو دا او په سنت طریقه وده شو نو دا خوب هم په عبادت کې شو. بیا چې خوراک کړو نبی علیه السلام په سنت طریقه باندې یې کړو دا خوراک هم عبادت شو. چې کور نه وځو او رانه وځو چې نبی علیه السلام په سنت طریقو باندې ځو نو دا به په عبادت کې حسابږي. بیا چې جومات له ځو سنت طریقه نه وځو او راوځو دا به عبادت کې شمار کېږي. که بیا بیت الخلا تلو سنت طریقه باندې ورنوځو او راوځو دا به 40 غنټې ژوند دا 15 خبرې په عبادت کې به هم راځي. مسلمانانو ورونو الله تعالی یې چې که مسلمانان نه خرابېدی کافرو له په دنیا کې مه به وله سرو زرو محلونه ورکړي وای او مسلمانان به ورته خرابه شي. او الله تعالی په قرآن پاک کې چې دنیا حیثیت ته میاشي 1000 قدر هم نه دی چې میاشي 1000 قدر حیثیت یې وای نو الله یې چې ما به کافر په لوږه او په تنده مړه کړي وای ځکه چې الله نافرماني که. مسلمانانو ورونو ما کافرو ته کړئ بدعمله خلکو ته ګورئ ما مالداره خلکو ته ګورئ چې یاره دا خو بدعملۍ کارونه هم که داسې ښې موټرې او داسې ښه ژوند دی او 20 قسمه طعامونه صبحي او ماښام او بیګایي ورته پراته وي دا ماخ کوئ که نه دې ته مه ګورئ. مونږ او تاسو چې په ژوند کې د الله تعالی حکمونه راولو نبي علیه السلام طریقې راولو
چې تبلیغ کې وخت ولګو. تبلیغ نه بغیر چې کوم دی دا کار نشي. تبلیغ داسې چې زړو دپاره وړو دپاره هر چا لپاره دیني مدرسه چې زده کړه پکې شي او ښودنه پکې شي، الله تعالی حکمونه پکې زده کړي، نبي علیه السلام سنت طریقې زده کړي، انسانیت پکې زده کړي، ډوډۍ خوراک به پکې زده کړي، خوب به پکې زده کړي، معاملات معاشرت چې څومره زندګۍ هغې د هر څه به پکې زده کړي. اخري دغه رحمان ماما شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم چې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې چې عاشق نه وم په شان د نابینا وم. والسلام. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاج تاج محمد چې کوم عمران افریدي سن دغه نه را خلاص که که نه ډاکوانو نه، نو دغه عمران افریدي ته به یو شعر ډالۍ کړم چې خاطر راتلو په انتظار کې ستا په سترګو ړوند شو دیوالونه نسي. الحاج تاج محمد چې خیبر جنسي سیاست ته راوتلی، په ټولو قومونو کې اتفاق او اتحاد راوست. شاجي ګل چې 3 ځله 4 ځله وټې واخیسته، 4 ځله د جنګ په اټک نه شین پوخه پورې ټولو قومونو په اتفاق وټ ورکړی. بیا تاج محمد چې کوم دی خیبر جنسي د هرې پیرکې چې څومره مدرسې هرې له طالبانو له چاندې ورکړي په کروړونو روپۍ، دا هغې نه یې کړی، دا دې پیرکې دی. بیا چې ما ته کوم معلومات دی د خیبر جنسي هرې پیرکې جومات له 5 لک روپۍ جومات ورکړی دی او خلکو چې کوم دی که نه دا جوماتو کې دا هغه کړې خرچه کړې ده. بیا پروسه کالي 14 کسه موار واستول او 6 لک روپۍ فیکس یې چې کوم دی 78 لک روپۍ جنا میمري هسپتال کې تاج محمد ول اپریشنونه وکړه پینډۍ کې او 14 شینمانای مو کې او شینواره او پیردای مو کې الله خوره زول ورکا. بیا یار چا نه سولري ورکړي، ترانسفارمر یې ورکړي ولا او ټول هغه چې کوم دی که نه سولرایزیشن یې په کویو ډیګو باندې کړي. خیبر جنسي کې هر مکاتب یې فکر له چانده ورکړي، مدرسو له جوماتو له او ټولو قومونو کې اتفاق راوستلی دی. بیا په سونو مړي یې د بار مړکونه راوستلي. زوم پیروخېلو کې ثبوت ورته پیش کړم چې میرزمان خان مسای و او هغه روپۍ په ورکې 22 لکه روپۍ بار ملک نه یې راوړ. بیا سلام چې کوم دی زوی و او په کراچۍ کې ډاکوانو تښتولی و او مونږ یې شکریا ادا کړو، سلام چې زوی یې را رها کړه او را یې وست. بیا د ګلمدشان مسای د هغه بزرګشاه زوی زوم پیروخېلو 6 لکه روپۍ جنا میمري هسپتال کې ګردوله بدله کړه او هغه یې کړه. نو تاج محمد چې کوم دی ټولې خیبر جنسۍ لپاره سیاست لپاره سماجي کارکن دی او مذهبي خلکو سره هر مکاتب یې فکر سره ښېګړې کړي او خلکو ته دا م اپیل کړم چې بې ځازه یې مه تنګوئ او الحاج تاج محمد ته چې کوم دی زه یم چې 21 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا په مانځه کې چې یا الله ستا عبادت کړو او ستا نه مدد غواړو. رونو او دوستانو په دې باندې نن ویډیو کړم چې الله تعالی خالق دی، رازق دی، مالک دی. دا څومره مخلوقات دي، څلور ځمکې اوه اسمانونه، دا څومره مخلوقات دي، دا هر څه الله پیدا کړي، هر څه الله په تصرف کې او چې څه الله خوښه یې به شي بندګانو خوښه یې هغه به نه شي. چې تا باندې وروره مسلمانه څه معاملار باندې راله نو ته به فورا اعلان ته رجوع کېږې به چې یا الله ته مدد را سره وکړې. یې به دا هغه به نه کړې چې یاره دا پلانی خو مالداره کس دی، دا به ما سره څه مدد وکړه، دا پلانی خو چې کوم دی زورور سړی ډېر غټ ډبرې ما سره به مدد وکړه، دا پلانی خو په حکومت کې دی، په افسر دی یا څه شی دی، دا به مدد را سره وکړه. په انسانانو باندې هغه مه کړې، بروسه مه کړې، یا چې یا الله ته مدد را سره وکړې. رحمان بابا شعر مخ کړی دی چې دا انسان ته تمه که دې باندې دومره بد رحمان بابا ویلي چې څه به بت ته سجده او څه انسان ته به کړې تمه. بت پرست کاپیرستار دی دا دنیا چې بت پرستي چې انسان ته تمه وکړه. نورونو دوستانو چې هر قسم مسالار باندې راشي، نبی علیه السلام حدیث شریف مفهوم دی چې کیړی دا تسمه که وشلېدم نو الله نه یې وغواړه چې یا الله دا کیړی تسمه مټې کړي. دنیا په خدای کې کور د وړوکی وی چې یا الله بچو له ما غټ کور راکړي، که ودونه یې نه وي چې خدای یا الله بچو له ما غټ کور راکړي، ودونه یې وکړي، یا الله کاروبار له ورکړي،
یا الله دا ځمکې مسله خدای دا راته هواره کړي دا تنازمه دا راته هواره کړي لارۍ روپۍ هر څه شی چې غواړي الله نه بې غواړي انسان ته ګورئ تمه مه کړئ الله دومره غیرتي بادشاه دی چې الله نه وغوښته او الله سره ډایرکټ رابطه جوړه کړه الله تعالی به هېڅ چاته بیا نه کښېنوي مخلوق ته تمې نه به اخلاص کا ګوره مونږ او تاسو ګورو زرونه ځلما میلې په ما باندې راغلي او یا مچ یا الله تمه هېڅوک هم نشته دی رحمان بابا یې چې که الله در سره مل نه وي رحمان او که لښکرې در سره وي یک تنها یې لښکرې به یې سره خو چې الله مدد نه ورسره که نه هېڅ شی هم نه ګوره نه به مالداره ته تمه کړئ نه به زورور سړي ته تمه کړئ چې دا ډبر والی نه به د حکومت سړي ته تمه کړئ دا افسر دی ماله به دنیا ورانه که الله ته به تمه کړئ او شپې الله نه یې وغواړئ او انشاءالله چې الله بیر کوي چې الله څه شی که دا نعمت دی که څه شی نه که دا حکمت دی الله کې الله آخرت له دا غار ته جمع کړي الله به قیامت په ورځ به یې چې خدای پاکه شکر دی چې دا دعاګانې به په دنیا کې نه قبول شوې آخرت کې به ټول هغه لار کا نو اخیری به چې کوم دی که نه په دې شعر باندې دا خبرې خلاصې کړم رحمان بابا شعر دی چې د قیامت په ورځ به لویه تماشه یي که ځان په تماشه نه شو رحمانه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ښې چې پوره دین زموږ په ژوند کې هم راشي او ټول انسانیت په ژوند کې راشي چې الله تعالی احکامات هم په ژوند کې راشي نبی علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راشي مونږ او تاسو به کامیاب شو دا دعوت تبلیغ کار چې کوم دی دا یو درد او غم او فکر دی چې د کافرو متعلق هم دا سوچ کړو چې خدای پاک هم ټول مسلمانان کې 2 لکه کافر روزانه مري او جهنم ته ګزارږي او دا نبی علیه السلام امتیان دي قیامت ورځې پورې څومره پیدا کېږي دغو ته کلمه رسول او دین رسول دا زمونږ او تاسو نبی علیه السلام هر امتي ذمهواري ده چې مونږ به دا کار کړو نو اوس د خیبر ایجنسۍ ټولو اساتذه کرامو صاحبانو ته اپیل کړم که پرایویټ دي او که سرکاري دا چوټیانې ژمي هغه وشوې زمونږ ټولو ملګرو او زما په خپله باندې ډېرې سکولو دورې مې وکړې او خلکو له مې دعوت ورکړ چې ټولو را سره دا خبره وکړه چې 15 جنورۍ چې کوم دی که نه چوټیانې به هم شوي 15 جنورۍ باندې بسې روزه لګو نو ټولو خیبر ایجنسۍ اساتذه کرامو ته اپیل کړم چې 15 جنورۍ باندې لواړګي تبلیغ مرکز له به ټول راشئ چې یې روزه ولګوئ چې الله تعالی احکامات هم په ژوند کې راشي نبی علیه السلام طریقې هم په ژوند کې راشي تاسو ډېر قیمتي خلک یې هر یو ستا سره لاندې زر وړکي دي چې دوی د دعوت تبلیغ کار زده کړه نو الله تعالی به دوی نه ډېر کار واخلي تبلیغ کارونه په خپل ځان باندې رحم کړل دي چې په خپل ځان رحم وکړي او الله ته ځان وسپاري بس دې کې کامیابي دا دنیا مافیا چې کوم دی ډالر سونې مونې باغونه او څه شی بلډینګونه دا ګوره خوشي او فضول کارونه دي دا شیطان او نفس او شیطان موږ ته کړي دي دا آخرت یې رانه هېر کړی ګورئ اصل زندګي د آخرت چې اوله ورځ یې شته او اخره یې نشته دی ګوره رونو دوستانو چې موږ او تاسو روزانه په نبي علیه السلام باندې 100 ځله درود شریف یو نبی علیه السلام موږ باندې ډېر احسانات دي ډېرې غټې قربانۍ یې کړي نو الله تعالی زموږ او تاسو په حال رحم وکړه په 15/1/2023 باندې به ټولو خیبر ایجنسۍ اساتذه کرام سه جمالي مرکز له راشئ چې نغده سې روزه ولګوئ چې راښه شئ لږ اخري د هغه چې کوم دی که ناشکي ده په زړه کې به الیا دنیا مینوي او الیا به د الله مینوي نو رحمان بابا دا شعر دی زړه په سترګو تبلیغ کار وینې چې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې چې عاشق نه هم په شان د نابینا هم والسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ښې چې پوره دین زموږ په ژوند کې هم راشي او ټول انسانیت په ژوند کې راشي چې الله تعالی احکامات هم په ژوند کې راشي نبی علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راشي مونږ او تاسو به کامیاب شو
دا دعوت تبلیغ کار چې کوم دی دا یو درد او غم او فکر دی چې د کافرو متعلق هم دا سوچ کړو چې خدای پاک هم ټول مسلمانان کې 2 لکه کافر روزانه مري او جهنم ته ګزارږي او دا نبی علیه السلام امتیان دي قیامت ورځې پورې څومره پیدا کېږي دغو ته کلمه رسول او دین رسول دا زمونږ او تاسو نبی علیه السلام هر امتي ذمهواري ده چې مونږ به دا کار کړو نو اوس د خیبر ایجنسۍ ټولو اساتذه کرامو صاحبانو ته اپیل کړم که پرایویټ دي او که سرکاري دا چوټیانې ژمي هغه وشوې زمونږ ټولو ملګرو او زما په خپله باندې ډېرې سکولو دورې مې وکړې او خلکو له مې دعوت ورکړ چې ټولو را سره دا خبره وکړه چې 15 جنورۍ چې کوم دی که نه چوټیانې به هم شوي 15 جنورۍ باندې بسې روزه لګو نو ټولو خیبر ایجنسۍ اساتذه کرامو ته اپیل کړم چې 15 جنورۍ باندې لواړګي تبلیغ مرکز له به ټول راشئ چې یې روزه ولګوئ چې الله تعالی احکامات هم په ژوند کې راشي نبی علیه السلام طریقې هم په ژوند کې راشي تاسو ډېر قیمتي خلک یې هر یو ستا سره لاندې زر وړکي دي چې دوی د دعوت تبلیغ کار زده کړه نو الله تعالی به دوی نه ډېر کار واخلي تبلیغ کارونه په خپل ځان باندې رحم کړل دي چې په خپل ځان رحم وکړي او الله ته ځان وسپاري نو بس دې کې کامیابي ده دا دنیا مافیا چې کوم دی ډالر سونې مونې باغونه او چشی بلډینګونه دا ګوره خوشي او فضول کارونه دي دا شیطان او نفس او شیطان موږ ته کړي دي دا آخرت یې رانه هېر کړی ګورئ اصل زندګي د آخرت چې اوله ورځ یې شته او اخره یې نشته دی ګوره رونو دوستانو چې مونږ او تاسو روزانه په نبي علیه السلام باندې 100 ځله درود شریف یو نبی علیه السلام مونږ باندې ډېر احسانات دي ډېرې غټې قربانۍ یې کړي نو الله تعالی زمونږ او تاسو په حال رحم وکړه په 15/1/2023 باندې به ټولو خیبر ایجنسۍ اساتذه کرام سي جمالي مرکز له راشئ چې نغده سي روزه ولګوئ چې راښه شئ لږ اخري د هغه چې کوم دی که ناشکي ده په زړه کې به الیا دنیا مینه وي الیا به د الله مینه وي نو رحمان بابا دا شعر دی زړه په سترګو تبلیغ کار وینې چې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې چې عاشق نه وم په شان د نابینا وم والسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ټول درود شریف وایي یو ځل په نبی علیه السلام باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وذرته بعدد كل معلوم لك رونو او دوستانو بیګا هم چې کوم ډېره مبارک او ښایسته شپه وه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیګا بیا دویم ځله خوب باندې ولیده نو زما لپاره د ټولې دنیا د سرو زرو ډالرو د مافیا نه دا خوب ډېر بختور او ښایسته دی زامنو دغو راته وایي چې یاره مې بیانو خو زه دې پاره نه بیانومه زه دې پاره بیانومه چې یو نصیحت دې کوم ته پکې وکړم داسې مې ولیده په خوب باندې چې هسې میدان او کافرو یو پلو سپونه او صحابه کرامو بل پلو سپونه نبی علیه السلام او دا واړه ماشومان هم یې ورسره نوره صحابي سره توره یي غټه توره یي او یو اسوان هم دغه ځای کې راځوړندي چوړکۍ چې په تېروي خلک نور یو توره په تېروي نو هغه طرفه یو ځوان راووت لوړ غوندې و نو یو زوړ اصحابي و هغه نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته چې ورغی په څټ باندې په توره باندې وویل څټ یې راکوکه چې واپس راغی چې یاره ماله دغه چل راځي چې خلک څنګه غاښ کوي ساتو روباسي سا واله رګمه یې وویل نو بیا چې کوم دی که نه نبی علیه السلام تمام درخواست وکړه چې ماله هم یې توره راکړه ویل چې دا خو لږې تورې وي بس دغو سره خپلې کورونه یې راوړي که نه نو په زړه باندې مې دا ارمان پاتې شو چې جهاد خو مې کړی وای بس قسمت به هم دومره شوی و نبي علیه السلام ځان سره ودرولې ما ماشومان هم داسې واړه واړه نو ماشومان یې ودرولي وو چې تاسو جنګ ته مه وروځئ او زه یې مخ کړی یم ودرولی وم هغه طرفه چې کوم دی که نه نو بس کافرو باندې ورغه شو بس سخت خونریز جنګ اینې مم لیدي او ډېر سخت خوب هم و ډېر زیات تکلیف والا خوب و کافر وتښتېده باسې کته وتښتېده او مسلمانان ځای په ځای باندې پاتې شو چې راکېناستم صبحي 15 منټه او 15 بجې وې او دس مه وکړه تهجد لمونځ مه وکړه قرآن پاک تلاوت او صورت یاسین او بیا جمع منځله لاړم نو ډېر مبارک او ښایسته خوب و ټول خیبر ایجنسۍ او ټول امت مسلمه مسلمانانو ته مبارک ډېر یو نوراني شخصیت و
یو نوراني چهره یې وه او ټولو خلکو ته دا اپیل کړم چې الله تعالی احکامات په ژوند کې راولئ، نبي علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راولئ، نبی علیه السلام باندې درود شریف ډېرې او سنت طریقې په ژوند کې راولئ. انشاءالله الرحمن چې الله تعالی به ورته نبي علیه السلام په خوب کې دیدار نصیب کا. او ټول وطن استادانو ته اپیل کړم، والدینو ته اپیل کړم چې ماشومانو باندې ډېر زیات فکر ساتئ، ډېر د فتنې او غلط وخت چې ګناهګانو کارونه دا ماشومان بچ کړو، چې جومات والا جوړ شي، قرآن پاک تلاوت او مانځه او جمع والا جوړ شي. اخیري خپل شعر مې پخوانی ابدي باندې به دا ویډیو ختم کړم چې مین شم ستا په سپین د ود دوحا مخ، نه خوښېږي مې دنیا کې د بل چا مخ، د دنیا واړه مخونه ترې قربان شه، په قرآن کې خدای سایله یې طه مخ، شپه ورځ په تصور کې راته ښکاري لکه ښکاري چې مجنون ته لیلا مخ. په محشر مې نور ضمیره په محشر شفاعت غواړم چې یو ځل یې دیدن وکړم مصطفی مخ صلی الله علیه و آله وسلم. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد ونصلي علی رسوله الکریم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ایښی. نن بارته په درود شریف فضیلت باندې ویډیو وکړم. نبی علیه السلام حدیث شریف ته چې قیامت کې به داسې خلک کي چې جنت ته تلو نه به انکار وکړه. صحابه کرام عرض وکړي دا به څنګه خلک چې جنت تلو نه انکار وکړه، چې دا به هغه خلک چې چا د زما اتباع ونه کړه، زما په طریقو یې دنیا کې ژوند تېر نه کړ، نو هغه جنت نه انکار کوونکي به شي. رونو چې یو ځل څوک په نبي علیه السلام درود شریف یې الله تعالی لس رحمتونه په نازلوي، لس یا ګناهونه معاف کوي، لس یې په جنت کې درجې اوچتوي. څوک یې سل ځله په نبي علیه السلام درود شریف یې ټنډه به ولیکل شي دا به نه منافق او نه به جانمي. څوک 300 ځل درود نبي علیه السلام باندې یی په ورځ کې، نو په هغه باندې چې کوم ځای په دنیا کې به ولایت ورته میلاوږي او نبي علیه السلام باندې شفاعت واجب شو چې څوک زر ځله درود شریف په نبي علیه السلام باندې یی، نو هغه ته به دنیا کې جنت ورته محل ښکاري، هغه نه پس به له مرګ راځي. دومره غټ فضیلت یې ګوره چې څوک درود شریف ډېر یی، نو زړه به هم د عنان نه ډکي، جیب هم د روپو نه ډکي، کور به هم د رزق نه ډکي. په درود شریف کې ډېر فضیلت دی. تبلیغ څومره مشران چې زر ځله په نبي علیه السلام درود شریف یی، او باقي چې کوم دی موږ ته تبلیغ والا ویلي چې سترګو رب قدر د نبی علیه السلام د طریقو نه بغیر به ژوند نه تېروي، چې څه نبی علیه السلام سنت طریقې په دغو باندې به ژوند تېروي. نو په دې کې دواړو جهانو کامیابي ده. ټول به یو ځل درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایي، په کمنټ کې راولګئ. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ایښی، چې پوره دین زموږ په ژوند کې راشي او ټول انسانانو په ژوند کې راشي، نو کامیاب بشي. نو سبا انشاءالله الرحمن چې د جمعرات ورځ ده، شب جمعه به وي، او ټول وطن خلکو ته زړه نه اپیل کړم چې لوړګي تبلیغ مرکز له راشئ. 2 بیانونه، یو مازدیګر جمع سي، بل ماښام جمع سي، رحمت او سکینه نازلېږي، الله تعالی احکامات به وپېژنو، په ژوند کې به راولو، نبي علیه السلام طریقې به وپېژنو، په ژوند کې به راولو، رحمت او سکینه په نازلېږي په داسې محفل باندې، او دعاګانې به کې قبلېږي، او هر قسم مشکلاتونه به کې حل کېږي. ګورئ مونږ او تاسو چې کوم دی که نه شیطان او نفس او دغه دنیا مال او اسباب چې کوم دی په سترګو پټۍ راله ایښي، نو مونږ د هغه نه چې کوم دی محرومه یو. ګوره چې مونږ او تاسو دنیا خواهشات شاته کړو، دنیا چې کوم دی مختصر ژوند دی، بس دا 50-60 کاله علما کرام یې چې 1.5 میلیارډ زندګي، او اخرت اوله ورځ شته او اخیره یې نشته. نو زه ورته وایم چې دا دومره قیمتي مجلس دی چې ډېر قیمتي دی. پس اخیري په دې شعر باندې به خبرې خلاصې کړم چې زه رحمان کا اورنګزیب غوندې بادشاه وای، زه رحمان کا اورنګزیب غوندې بادشاه وای، ما به تا نه قربان کړی هندوستان وای. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ایښی. تاسو ته به نن داسې خبره وکړم چې اجر عظیم خبره به ورته وکړم چې کوم مدرسین دي، علما کرام دي، قرآن او حدیثو درس طالبانو ته ورخیي، نو دغو ته به الله تعالی اجر عظیم وله ورکوي. دویم نمبر هغه مجاهدین چې کلمت الله اسلام سربلندۍ دپاره الله په لار کې جنګږي، نو الله تعالی به دغو له عرش عظیم ورکوي.
او دویم نمبر چې کوم مبلغین دي تبلیغ والي چې الله دین د خورولو لپاره کلمې لپاره کوي الله تعالی به دغه لم اجر عظیم ورکوي اجر عظیم دومره چې جبرائیل علیه السلام چې دغه حساب مونږ پرشتو ته نه لګي الله تعالی وا قیامت پر ورځ ورکوي الله تعالی مونږ او تاسو په حال باندې رحم وکړي یا الله ټول عالم اسلام مسلمانانو بخي یا الله څومره تبلیغ والي خدای پاک په دنیا کې تور سره مدد وکړي یا الله څومره علما کرام دي مدرسین خدای ته مدد وکړي خدای مجاهدین سره مدد وکړي خدای پاک په ټول دنیا کې اسلام سره بالا کړي خدای پاک زموږ په بچو په مال حاله بار څه باندې برکت کوي او ما علينا البلاغ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن ورته داسې خبره شریکوم چې زموږ دعوتي تبلیغ مرکز ریوان چې کوم دی کنه سالانه جوړ وغه نه تقاضا راغلی نو هلته غونډه وه 3 ورځ وغه نو پېښور هغه چې کوم دی جمعه دا کارګزاري بیان کړه چې پېښور ضلع کې چې څومره خانه‌بادوش او دا هغه و که نه دا څه ورته د خیمو والا ټول مسلمانان مونږ کړه ټول هم دین والا جوړ کړه او زنانه او ماشومان او ټول هم چې کوم دی دعوتي تبلیغ کې هم لګوله او ماشاءالله ټول د خانه‌بادوش یو پېښور کې مسلمانان شو او دین والا جوړ شو دویم ریون مرکز دا غاښ کړی چې لنډي کوتل نه واخله کراچۍ پورې ټولو مرکزونو ته هدایت وکړه چې تاسو سکولونو له او کالجونو له لاړ شئ اساتذه کرامو سره ووینئ طالب علمانو سره وینئ چې په خلکو کې الله تعالی احکامات راشي او نبی علیه السلام طریقې راشي نو ټولو استاد کرامو ته اپیل کړم که پرایویټ سکولونه یې او سرکاري سکولونه او کالجونه یې چې مهرباني وکړي چې په اسمبلیو کې ماشومانو ته دا لیکچر ورکړی وله چې ګناه او زنا او غلا او غلطو کارونو نه منع شي او الله تعالی احکاماتو په طرف راشي او نبی علیه السلام سنت طریقو باندې چې کورو کې منځونه هم که 15 وخته قرآن پاک تلاوت هم که او غلطو کارونو نه منع شي بیا ټولو والدینو ته هم دا اپیل کړم چې بچو باندې سخت نگرانی ساتئ چې غلطو کارونو تر نه ځي چې منځونه کا او تلاوت کا او خو کارونو طرف ته راځي او تبلیغ ملګرو ته هم ټولو ته دا اپیل کړم چې چاته پرایویټ سکول نږدې او که سرکاري سکول نږدې نو تبلیغ ملګري هغه سکول دوره وکړه استادانو طالب علمانو سره وویني چې دعوت تبلیغ مونږ خو دا کار دی چې خلک برایۍ نه منې کول او نیکۍ طرف ته رابلل دي دا غوزله په هغه باندې عشق باندې شي اخیری رحمان بابا په دې شعر باندې بیا دا خبرې خلاصې کړم چې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوی ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوی چې عشق نه په شان د نابینا والسلام ये तो देखो ना इसमें क्या है ना ये क्या हो रहा है ना قرآن پاک الله تعالی فرمایي چې دا کافر چې کوم دی ګونګیان دي او ړانده دي کاڼي دا نه پوهېږي دا دنیا یې چې خوښه کړې خو حقیقت کې الله ورته ویلي چې دا کاڼي یا ګونګیان دي وغیره که نه زمونږ لوړګي تبلیغ یو جومات ته لاړ بارمټ نه نو چې راغی کارګزاري یې بیانوله وی چې یو وړکی ړومبی مسلمان شو نو هغه وی چې بیا مدرسه جوړه کړه جومات یې جوړ کړه او جینکو او وړکو دغه ټولو به قرآن او حدیث علوم کې خپل نو 15,000 او 200 کسان مسلمانان شو بل یو جومات لوړ کې هغه لاړه بله ورځ یې 23 ګنټې هغه ملک ته مزل دی دومره لرې دی 11 لکه روپۍ داخلې کړې او په خپلو روپو باندې لاړه ګورې دا څه وړه قرباني نه دا حقیقت کار دی ګوره حقیقت ومنئ بله خبره یو جومات لوړ کې هغه لاړ زموږ پیروخیل جابر همدایب کې یک کال جومات بلوچستان یې تشکیل راوشو او کال دی مدل او پېښور باندې بریک نسی پیاده به ځي دغو ته اخرت سختۍ معلومې چې اخرت کې څومره غټې سختۍ پرتي وروڼو او دوستانو که اخرت سختۍ ځان ته ختموئ که نه او جنت غواړئ تبلیغ کار لراشه او تبلیغ کار چې کوم دی الله تعالی حکمونه پکې زده کېږي او نبی علیه السلام طریقې پکې زده کېږي نبی علیه السلام سره شکي دا چې تبلیغ کار وکړو ملنګانو فقیرانو غوندې بشترې شاته اچولي نو الله تعالی ملنګي ډېره خوښه تکبر یې بد شي دې کې به ملنګیر کې راځي او بیا چې کوم ځای که نه نبي علیه السلام 100,000 نبي خاورې جوړولې یا رحمان بابا شعر کې ویلي دا هنر نه چې خاورو نه زر جوړ کړي هنر دغه چې زر کړي تورې خاورې چا له 12 رات سونه راوړه هېڅ ځمکه کېښوده چې خدای پاکه دغه نه هغه جوړ کړي دا خاورې تر جوړې کړي نبي علیه السلام به په هفتو باندې نارخ کېده
نو وروڼو او دوستانو چې مونږ او تاسو ټول په دعوتي تبلیغ کې وخت ولګوو او شبي جمعې له په شوق سره راشو. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلي علی رسوله الکریم ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې دا کافر چې کوم دی ګونګیان دي او ړانده دي کاڼي دا نه پوهېږي. دا دنیا یې چې خوښه کړې خو حقیقت کې الله ورته ویلي چې دا کاڼي یا ګونګیان دي وغیره که نه. زمونږ لوړګي تبلیغ یو جومات ته لاړ بارمټ نه نو چې راغی کارګزاري یې بیانوله وایي چې یو وړکی ړومبی مسلمان شو نو هغه وایي چې بیا مدرسه جوړه کړه جومات یې جوړ کړه او جینکو او وړکو دغو ټولو به قرآن او حدیثو علوم کې خپل نو 15,000 کسان مسلمانان شو. بل یو جومات ته لوړ کې هغه لاړه بله ورځ یې 23 ګنټې هغه ملک ته مزل دی دومره لرې دی 11 لکه روپۍ داخلې کړې او په خپلو روپو باندې لاړه. ګورې دا څه وړه قرباني نه ده دا حقیقت کار دی. ګوره حقیقت ومنئ. بله خبره یو جومات لوړ کې هغه لاړ زون پیروخیل جابر همزیب کې یک کال جومات بلوچستان یې تشکیل راوشو او کال دی مدل او پېښور باندې بریک نسی پیاده به ځي. دغو ته اخرت سختۍ معلومې چې اخرت کې څومره غټې سختۍ پرتي. وروڼو او دوستانو که اخرت سختۍ ځان ته ختموئ که نه او جنت غواړئ تبلیغ کار لراشئ. او تبلیغ کار چې کوم دی الله تعالی حکمونه پکې زده کېږي او نبي علیه السلام طریقې پکې زده کېږي. نبي علیه السلام سره شکي دا چې تبلیغ کار وکړو ملنګانو فقیرانو غوندې بشترې شاته اچولي نو الله تعالی ملنګي ډېره خوښه تکبر یې بد شي دې کې به ملنګیر کې راځي. او بیا چې کوم ځای که نه نبي علیه السلام 100,000 نبي خاورې جوړولې یا رحمان بابا شعر کې ویلي دا هنر نه چې خاورو نه زر جوړ کړي هنر دغه چې زر کړي تورې خاورې چا وله 12 رات سونه راوړه هېڅ یې ځمکه کېښوده چې خدای پاکه دغه نه هغه جوړ کړي دا خاورې تر جوړې کړي. نبي علیه السلام به په هفتو باندې نارخ کېده. نو وروڼو او دوستانو چې مونږ او تاسو ټول په دعوتي تبلیغ کې وخت ولګوو او شبي جمعې له په شوق سره راشو. والسلام. نحمد و نصلي علی رسوله الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود شریف په نبی علیه السلام صلی الله علیه و آله وسلم. وروڼو او دوستانو دعوتي تبلیغ یو جومات ته لوړګي تبلیغ مرکز نه یک کال لپاره یو غیر مسلم ملک ته تللی و. نو ماشاءالله په یک کال کې چې کوم دی اول یې چې یو وړکی ومه مسلمان کا خواري مو په وکړه بیا هغه چې کوم دی 15,000 کسانو مسلمانان کړل چې په هغه ملک کې او بیا کوم وړکی چې ړومبی مسلمانان کړی و چې هغه یو جومات او مدرسه هم جوړ کړه او چې جینکو او وړکو ټولو به پکې قرآن او د حدیثو چې کوم دی علم حاصلاوه. بل یو جومات چې کوم دی که نه زموږ د لوړګي نه لاړ 23 ګنټې هغه ملک ته مزل دی 11 لکه روپۍ خالي په یک کس خرچه راځي او هغه ملک له لاړه دعوتي تبلیغ له نو دوی فریضه به چې کوم دی الله تعالی دغه که قبوله که الله دوی په خپله کې کامیاب که. بل یو جومات ته لوړګي هغه نه لاړ تبلیغ جومات لاړ د یک کال هغه پیاده نو بلوچستان یې تشکیل وشو او انشاءالله الرحمن چې کال دی مودیله به چې کوم دی پېښور باندې بیا خیري هغې پیاده به ځي. نو دا دعوتي تبلیغ کار چې کوم دی که نه دا نبي علیه السلام نه مونږ او تاسو ته میراث کې پاتې دی. چې چا دا کار وکړ په خپل ځان باندې رحم دی چې الله حکمونه په ژوند کې راشي نبي علیه السلام سنت طریقې هم راشي په ژوند کې نو مونږ او تاسو به کامیاب شو. به دا نفس او شیطان او دا دنیا شیان چې کوم دي دغه مونږ له په سترګو پټۍ کې ګوره چې دا دنیا دوکې نه مونږ وځو. ګوره دا فرض دی په مونږ باندې ذمهواري چې دا څومره د قیامت ورځې پورې خلک پیدا کېږي دا ټول د نبي علیه السلام امتیان دي دغو ته کلمه رسول زمونږ باندې ذمهواري دا به کړو. او بل هرته یم چې یو هغه چې کوم دی که نه تبلیغ والا چې الله په لار کې خالص الله رضا پاره اسلام سربلندۍ پاره الله په لار کې وځي. دویم علما کرام چې طالبانو ته قرآن او حدیثو علوم زده کوي. بل هغه مجاهدین چې اسلام د سربلندۍ لپاره جنګېږي نو دغو ته په 49 کروڑ باندې یو عالم لوی عالم هغه راته وایي چې 49 کروڑ خو ډېر کم هغه تاسو تبلیغ والا او ساده خلک یې که نه اجر عظیم به ورته میلاوږي دغه درې هغه ته تبلیغ والا ته چې الله لپاره کلمت الله لپاره تبلیغ کا. مجاهدین چې اسلام د سربلندۍ لپاره جنګېږي. یو هغه عالمان
چې درس او تدریس د قرآن او حدیثو خلکو ته وښیئ اجر عظیم څومره شی دی چې جبرائیل علیه السلام الله ته ووایي چې هر شي شمار کړی شم خو اجر عظیم چې چاله ورکړي هغه شمار نه شم کړی نو قیامت په ورځ باندې به چې چاله اجر عظیم ثواب ورکوي الله تعالی نو الله به په خپل لاس باندې ورکوي وله په خپل دستي قدرت باندې او ډېر غټ ثوابونه یي وروڼو دوستانو په هغه چې کوم دی که نه تبلیغ په هغه کې کار کې وختونه ولګوئ چې الله تعالی احکامات نبي علیه السلام طریقې راشي بس تبلیغ کار الله حکمونه دي نبي علیه السلام سنت طریقې دي نبي علیه السلام سره عاشقي دا چې نبي علیه السلام A to Z ټولې طریقې په ژوند کې راولو دا عاشقي ده ورسره دا عاشقي ده ورسره چې به شاته هغه چولې بیشتره او ملنګي او فکري نبي علیه السلام خو هغه کړې وه او پارش باندې جومات هغه څملې او خلکو باندې ګرځي چې وروره جومات له راشه جنت والا جوړ شي دغه ملنګي چې کوم دی که نه نبي علیه السلام خوښه وه او بل چې کوم دی نبي علیه السلام له 12 سیره سونه چا راوړه او په ځمکې یې کېښوده او خلکو یې رسخت کړه او ورته خدای پاکه دغه نه خاورې جوړې کړې نو هېڅې خاورې شوې هغه نبي علیه السلام سونې دنیا ناخوښه کړې چې مونږ او تاسو یې هم خوښه نه کړو اخري یا رحمان بابا په شعر کې ویلي چې دا هنر نه چې خاورو نه زر جوړ کړي هنر دغه چې زر کړي تورې خاورې نبي علیه السلام زرونه تورې خاورې جوړې کړې ګورې دنیا مه خوښوئ نبي علیه السلام یې زما امت دپاره غټه فتنه چې کوم دی دا به دولت او مالي چې چا خوښ که اخرت کې به هېڅ حصه نه وي والسلام ډېره شوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې چې پوره دین په مونږ کې راشي او په ټول انسانیت کې راشي نو مونږ به کامیاب شو رونو دوستانو هغه چې کوم دی که نه جنت ته انګیټۍ خواته نشته چې کمبله واغوندې بس جنت ته کې ګورئ جنت چې کوم دی په واورو کې چې تبلیغ والا ګرځي او بار ملکونو کې نحمد و نصلی علی رسوله الکریم بسم الله الرحمن الرحیم رونو دوستانو تاسو ته به د لوړګي تبلیغ مرکز متعلق معلومات درکړم چې دا یو ښایسته ځای دی او زده کې زړه خوشحالېږي روح خوشحالېږي 24 ګنټې اعمال کې شي 15 وخته په جمع سره مونځ شي د جمع مانځه نه پس 10 منټه یو پاو د حدیثو دوري چې هغه کې زده کړه او ښودنه یي چې الله تعالی احکامات او نبی علیه السلام سنت طریقې بیانوي شپې پکې تهجد مونځ شي بیا اشراق مونځ شي پکې بیا چې کوم دی قرآن پاک تلاوت شپه ورځ پکې سټارټ دی ذکر دی پکې نبی علیه السلام درود شریف لګي دي کې بیا داس جوماتونه چې افغانستان لځي نو هغه له چې کوم دی مونږ اوس خدمت هفته نو هغو ته لیار او ګودر او طریقه ورته وښي افغانستان لځي 1 کال او 2 میاشتو جوماتونه بیا چې کوم د افغانستان راشي جوماتونه نو هغو ته قطع لیار او هغه ته وښي 2 میاشتې پوره شوي یا 1 کال یې پوره شوي بیا چې په خیبر ایجنسۍ کې کوم هغه د سیروزي جوماتونه یا د کوزه نه لاهور او پنجاب او سند جوماتونه راشي نو هغو له ترتیب جوړو او هغه چې کوم دی ترتیب یې په دغه هغه باندې رواني چې دغه لوړګي مرکز نه کو لوړګي مرکز کې 40 غنټې ګورې اعمال شي تلاوت شي او منځونه او جمع او ذکر اذکار نبی علیه السلام درود شریف زړه کې خوشاله وي روح کې خوشاله وي په عبادت باندې آباد وي ګورئ چې دلته راشئ که نه نو یقین په خدای باندې وکړئ چې زړه به هم خوشاله وي روح به هم کې خوشاله وي او ټول وطن خلکو ته دا زړه نه اپیل کړم چې کم سے کم د شبي جمعې په ورځ د زیارت په ورځ باندې 4 بجو نه 7 بجو پورې 2 بیانونه یو مازدیګر مانځب سي یو ماخستن مانځب سي چې دغه له راشئ د الله تعالی احکامات نبي علیه السلام سنت طریقې به پکې زده کړئ چې څومره زاړه ملګري هغه ټولو ته اپیل کړم چې کم سے کم ځان سره یو کس خو جمعې شپې له راولئ چې دلته زړه یې منور کېږي الله تعالی احکامات یې په ژوند کې راځي نبي علیه السلام سنت طریقې راځي نو دې سره چې کوم دی ډېر زیات کېږي چې کوم تبلیغ زاړه ملګري دي هغو ته ټولو ته اپیل کړم چې قرباني لږه وکړئ چې کلي نه داسې یو سیزوکی یا موټر هغه کوئ چې ځان سره کسان راښکوئ او بس بېرته به په 7 بجې باندې 9 باندې کور ته ځئ نو بس هېڅ تکلیف هم نشته نو خیري په دې هغه باندې به خبره خلاصه کړم رحمان بابا شعر دی چې د مرغ خواري په سر لري رحمانه چې د مرغ خواري په سر لري رحمانه
یم حیران چې پخوانه ولې نه مره. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. رونو دوستانو په قرآن پاک کې الله تعالی فرمایلی چې شیطان ستاسو کولاو دشمن دی.
شیطان په هر حالات کې به دشمني سره کا او تاسو به چې کوم دی جهنم ته به هم رسئ چې موږ او تاسو ګورئ شیطان خبره ونه منو شیطان زموږ دشمن دی یو ورځ شیطان راغی کس خر تړلی او کور هغه پورې دیواله پورې نو خر یا پرانه ته چې پرانه پټي باندې ورغه شو پټه یې ټول وله هغه شاړ پاړ که او ورته یې تر وخوړه زمیندار ښځه راووته تبر باندې خر وویل خر مړ شو بیا هغه راووت خره مالک راووت زمیندار ښځه یې په تبر وویل هغه مړه شوه بیا چې کوم دی د هغه مالک چې کوم دی که نه زمیندار هغه راووت زامن او هغه او د خره مالک او دوه درې زامن یې ورله مړه کړه چې مړه خو یې کړه نو مازدیګر دغه سړي وویل چې دا ټول هر څه شیطان ورباندې وکړه شیطان ورته کړکۍ کې راښکاره شو چې ما خو علي خره له ګنډه کولاو کړه هغه پړي هغه نور کار ټول تاسو وکړه ځینې ټیم کې مونږ نه شیطانان بیا جوړ شي داسې کارونه کړو چې بس شیطان رانه پناه غواړي بیا چې کوم دی شیطان یو بزرګ سړی و او جمعې مانځله ته جامې هم بدلې کړې ویم لمبله او ډېر ښایسته په طریقه باندې بلیار کې وښید اوبو ته ولوېد بیا کور ته راغی جامې یې بدلې کړې چې بیا لاړ بل ځای کې باران شوی ولوېده جامې یې ناولې شوې او هغه ګنده شوې بیا کور ته راغی چې درېیم ځل یې جامې واغوستې نو بلیار کې یو سړی ورته وویل دا څنډه باندې راځه چې ونه لوږې ورته ویل دا ته څوک یې ورته زه شیطان یم ورته شیطان ټول رنګ کارونه کوه تا سم کار څنګه وکړه ورته ویې چې اوله پیره چې ولوېدې نو الله څلورم عیسی نبي علیه السلام امت وباښه په دې باندې چې ته بېرته جامونه لاړې دویمه پیره یې پسې هغه نیم وباښه ما وایي چې داسې نه چې بیا ولوږي چې ټول ونه بخي ځکه ملیار روح و دار ته نو شیطان ګورئ سمه د غار ته وایي هغه هم د شر نه ډکه وي شیطان خبره مونږ او تاسو ونه منو بیا یو بزرګ و شیطان له راغی شیطان ته یې ووایي چې ما ته یې خبره وکړه ورته تاسو زما خبره هسې نه منئ ورته ویې وایي چې به تېرستی به نه شي خو یې خبره راته وکړه شیطان ورته ویل به دا یې خبره ورته کړمه چې زه نه ځان وساته چې زه یم دا هغه ما وایي چې زه یم که نه نو اوس دغسې به حلمه شو چې خدای پاک نالتي کړمه بس چې مونږ او تاسو غریبي او ملنګي او فقیري اختیار کړو چې شیطان خبره ونه منو نفس خبره ونه منو موږ او تاسو به کامیاب شو ګوره شیطان او نفس چې کوم دی دا موږ نه ارام غواړي چې ته رشوت واخله ته پاکستان خزانه لوټ کړه ته پردی پټی را لاندې کړه پردی ځمکه را لاندې کړه شراب وچښه جواري وکړه زنا وکړه غلا وکړه غلطو کارو ته دا کارو انجام بیا هغه جهنم وي نو بس ورونو او دوستانو اخیری به دغه باندې دا خبره خلاصه کړم رحمان بابا شعر دی چې په ژوندون ترې توبه وباسه رحمانه په ژوندون ترې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته وسله برکت باندې او د مدرسو په برکت باندې را رسېدلی د مدرسو ډېر غټ کردار دی په دې کې که چېرته دا مدرسې نه وای نو د عالمان به څنګه جوړېده او چې عالمان نه وای مونږ ته اسلام څنګه را رسېده نو دغو ډېر لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یو ځل یې شل لکه نیکي او که سل ځله په تسبو باندې وویله نو 100 کروړه نیکۍ به ورته میلاوه کړي دا اسلام چې مونږ انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې چې پوره دین زموږ په ژوند کې راشي ټول انسانیت کې راشي نو موږ به کامیاب شو دنیا په نقشو کې کامیابي نشته را روان هفته د خالي ورځې نه واخله جمعې ورځې پورې پیروخیل او مختارخیل او اشخیل او میردادخیل دغه څلورو ټپو بس لوړ کې تبلیغ مرکز سے جماله کې دغه څلورو ټپو به هفته وي ټول هفته ځان سره بشترم راوړئ مړستن او توشک او بالغ اول ته هغه سره د حالونه یې ښایسته ګرم یې په کارپېټ کې غوړېدلی دی لیټرینونه مې او ګرمې او یخې اوبه او دیګي انتظام هم وي هېڅ تکلیف نشته رحمت او سکینه نازله کړي قرآن پاک تلاوت به کړې ذکر به کړې او تهجد لمونځ به کړې اشراق لمونځ به کړې 15 وخته په جمع به لمونځ کړې هر جمع مانځه پسې چې کوم دی 10 منټه حدیثو درسي 9 بجو نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورونو او دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې چې پوره دین زموږ په ژوند کې راشي ټول انسانیت کې راشي نو مونږ به کامیاب شو دنیا په نقشو کې کامیابی نشته
را روان هفته د خالي ورځې نه واخله جمعې ورځې پورې پیروخیل او مختارخیل او اشخیل او میردادخیل دغه څلورو ټپو بس لوړ کې تبلیغ مرکز جماله کې دغه څلورو ټپو به هفته وي ټول هفته ځان سره بشترم راوړئ بړستن او توشک او بالغ اولته هغه سره د حالونه یې ښایسته ګرم وي په کارپېټ کې غوړېدلی دی لیټرینونه مې او ګرمې او یخې اوبه او دیګي انتظام هم وي هېڅ تکلیف نشته رحمت او سکینه نازلېږي قرآن پاک تلاوت به کړې ذکر به کړې او تهجد لمونځ به کړې اشراق لمونځ به کړې 15 وخته په جمع به لمونځ کړې هر جمع مانځه پسې چې کوم دی 10 منټه حدیثو درسي 9 بجو نه 11 پورې حدیثو درسي فرض او واجب او سنت رضا کوي ته ډېر رحمت او سکینه نازلېږي پورې وروڼو او دوستانو مونږ تاسو د دنیا کې غټ یو چانس راکړی توبې چانس هم شته که چا حق یې راباندې ورکولی شو که چا حق یې راباندې بخښلی شو سوال به ورته وکړو چې راته وبخښه اخرت زندګي نه ختمېدونکې زندګي ده که مونږ او تاسو ښایسته زندګي تعالی په حکمونو او نبي علیه السلام سنت طریقو هم تېره کړه نو به جنت به انشاءالله الله تعالی مونږ له راکوي مونږ او تاسو الله جنت لپاره پیدا کړي یو مسلمانان الله وعده کړې چې مسلمانان چې الله تعالی زما په احکاماتو عمل کا نو جنت به له ورکوم الله فرمان دی چې څوک 15 وخته په جمع اهتمام سره لمونځ کوي نو الله یې چې په ذمهوارۍ سره به جنت ته داخلوم نبي علیه السلام د سترګو یخوالی د وصال په وخت کې نبي علیه السلام وفرمایله چې لمونځ اهتمام کړئ نو بس دغه هغه چې کوم ځای هفتې لکه څوک هفته نه شئ تېرولی 3 ورځې یا شپې نه راشئ پیروخیل مختارخیل او اشخیل او میردادخیل سه جماله کې به زونږ هفته را روان خالینه والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طول أمة مسلمة مسلمانان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رونو زما مسلمانانو رونو لکه په سوشل میډیا باندې یو جنگ روان دی دو پارټو یو دو مذهبي شخصیات دي جناب نورالحق قادری صاحب بچپن دوست مړی او دویم چې کوم دی مفتی اجاز صاحب دی چې هم د بچپن دوست مړی دواړه مې دوستان دي نو دا سوشل میډیا باندې چې کوم دی کنه شیخ سعدی صاحب یو شعر دی چې چو برخیز کو پر از کعبه کجا ماین مسلمانی چې کعبه نه چې کو پر आवाज راوچت شي بیا مسلمانی چرته ګوري نو دواړو مذهبي ډلو ته مشرانو ته زما ډېر محترم مشران دي او ډېر عزتمند دي او ډېر یو دینی خدمات یې دی وطن د پاره په هر لحاظ سره دواړو ته اپیل کړم چې کومې ویډیوګانې چې فیسبوک باندې او پوسټونه یې برای مهرباني چې دا پوسټونه او ویډیوګانې ډیلیټ کړي د الله تعالی هغه لویه نامه باندې ورته اپیل کړم قرآن پاک باندې ورته سوال کړم د نبی علیه السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما یې خوب کې دیدارم نصیب شوی دی هغه مبارک په خاطر ورته یم چې په قوم کې بګاړ پیدا کېږي بې اتفاقي پیدا کېږي نفاق پیدا کېږي خلکو ته تکلیف وي مهرباني وکړئ چې مفتی اجاز صاحب او قاری نظیم ګل صاحب او نورالحق قادری صاحب شعیب قادری صاحب او محمد شاکر افریدي صاحب دغه ټولو ته دا اپیل کړم دا غریبانه او جزانه اپیل ورته کړم زه خو ډېر یو کمزور او غریب سړی یم ما خو هېڅ حیثیت نشته خو د الله په نامه باندې ورته دا اپیل کړم چې د الله لپاره چې دا کوم هغه چې په قوم کې بې اتفاقي نه پاتې کېږي امت مسلمه کې بې اتفاقي نه را پیدا کېږي ځکه چې قوم کې بیا ډېره بې اتفاقي راځي او نفاق راځي او خفګانونه راځي چې مشران داسې شي که نه چې په بدو هغه باندې نو بیا کشرانو باندې مغه اثر کا نو دواړه زما وروڼه یي مشران مفتی اجاز ما ورور دی نورالحق قادري صاحب ما ورور دی دواړو ته دا اپیل کړم چې مهرباني وکړئ چې سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې او پوسټونه ډیلیټ کړئ او دواړه ځای سره کښېنئ او په خبرو باندې حل کړئ بس او چې څوک تنقید په چا باندې کا تنقید برای اصلاح وکړه چې یاره دا کار دی سیاست باندې چا په ذات باندې تنقید مه کړئ چا په خاندان باندې تنقید مه کړئ دا ګوره ښه خبره نه چا په ذات باندې تنقید وکړئ وایه چې یاره دا مثال پلانی کس دی او دغه کار نه کړی پلانی کس دی دغه کار نه کړی دا یو شود لري خو دا خبرې چې کوم دی که نه چا په ذات لی په خاندان باندې دا ګوره زموږ مسلمان شانه مسلمان په زړه کې الله کلمه اچولې چا مسلمان زړه ازار کې ګوره دغه ډېره غټه ګناه
نو بس تاسو ته اپیل کړم چې دا دواړه ګروپونه به سره کېنئ او سره غاړې به وځئ بس الله او د قرآن او د رسول واسطه مرته واچوله خیري په دغه حمزه بابا شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم چې بیا د محبت بادونه راوله خولې له مې ساړه آهونه راوله ستا په لاس کې واګې د وختونو دي بیا مې هغه تېر وختونه راوله یو ځل دې سرسبز کړم بیا دې غوڅ کړم بیا راکې زلمي شاخونه راوله والسلام نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کې فرمایي په 13 سپاره کې جما د په وخت مازیګر قسمې چې انسانان ټول په نقصان کې مګر هغه انسانان په نقصان کې نه چې ایمان راوړی مسلمانان شوي نیک اعمال کا صبر کا او د حق تحقیق کا دا منګای او دا پاکستان چې کوم دی زموږ ملک دی اسلام په نوم جوړ شوی د ټولې دنیا دپاره عالم اسلام ملکو 50 ملکو لپاره اسلام یې کلا ده الله تعالی قیامت ته ورځې پورې پاکستان آباد لري خو دا ویډیو به منګایي په هغه باندې وکړم چې دا منګایي ولې ده اوس منګایي دومره ده چې د خوراکي شیین هم اسمان سره خبرې کا تیل هم قیمت وي سونا او ډالر او هر یو شی د اسمان سره خبرې کا د غریبانانو ژوند ډېر زیات تنګ شوی دی مزدوري نش برابر ده او منګایي چې کوم دی هر یو شی د خوراکي هغه قیمته شوی دی او ټول عوام ژاړي نو دا ورته وایم چې دا څه وجه چې دا منګایي راغلې مشرف په وخت کې چې کوم دی ملک 6,000 اربه روپۍ بقایه او زرداري په وخت کې بیا قرضه 15,000 اربو ته ورسېده بیا نواز شریف چې اقتدار نه تب 2018 کې نو 30,000 ارب ته قرضه رسېدلې وه بیا چې کوم دی عمران خان چې ته نو 52,000 ارب روپۍ ته قرضه رسېدلې و شهباز شریف کې خو یا اعداد و شمار یې نه شایع کړی وزارت خزانه څومره به بقایه یې قرضې د ادا کولو لپاره بله قرضه اخیسته کېږي دا چې کومې هغه ملک بقایه 52,000 اربه دا دغه سیاستدانو جیبو له تلي او جیدادونه جوړ کړي او څه شی جوړ کړی دا کرپشن د 47 نه اوسه پورې په دې طریقو باندې شوی چې هر یو حکومت یې چې زه خپل ممبران او خپل ورکران او دا خوشحاله کړم اساس پروګرام دی او صدایمن پروګرام دی او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی او کوڅې پخول او نالۍ پخول او سړکونه او څه شی دا هغه په دې باندې ملک ترقي نه که ملک څه شي باندې ترقي که لکه حکومت ته هم دا اپیل کړم او اپوزیشن ته هم اپیل کړم چې سره خپل منځ کې کېنئ د پاکستان په عوامو باندې هغه وکړئ رحم وکړئ بجلی زیاتولو لپاره اصلاحات نافذ کړئ تیل زیاتولو لپاره او ګیس لپاره اصلاحات وکړئ چې ملک یو 1500 کوی وکنستی شي نو تیل او ګیس کې به ملک خود کفیل شي بجلی کې به ملک خود کفیل شي اوبو لپاره یو 15 لکه ټویله چې ملک یې ووهل شي نو دا دیهاتونو کې او دا اوبو کې به هم خود کفیل شي او په زراعتو کې به هم خود کفیل شي بیا زراعت کې مغربي ملکونه داسې یوریا او داسې تخمونه او شیونه راکړه چې په زراعت کې دا ملک خود کفیل شي جنګلاتو کې داسې د ونو تخمونه بار ملکونه راوړي چې په غرونو او صحراګانو یو کاري چې دا جنګلاتو کې هم خود کفیل شو بیا لایو سټاک لپاره پکار دی چې اوس بار ملکونه لکه زراعتي ملک نه 15 لکه غواګانې راوغواړي چې په عوامو باندې تقسیم کا په دهي علاقو کې چې عوامو ته چې کوم دی که نه شوده به مو لکه غوښه کې به ملک خود کفیل شي نو ملک چې ترقي کا په پیداوار زیاتولو باندې یې کا په دغه شیو باندې نه که چې هلته 15,000 ورکړي 2,000 روپۍ صدایمن دی پلانی پروګرام دی په دغه باندې ترقي نه کا چې کومو سیاستدانو روپۍ والي ګوره الله نه ویرېږي او قیامت ته ورځې نه ویرېږي ګوره په قرآن پاک کې الله تعالی فیصله کړې چې بندګانو حق زه چاته نه معاف کوم خپل حق ځمکې نه واخله اسمانه پورې حق معاف کوي خو بندګانو حق نه معاف کوي سیاستدانو ګورئ څومره روپۍ سره او د ملک د خزانې نه په چل ول باندې ایستلي جمع یې کړئ ګورئ اخرت ځان له مه تباه کوئ ګورئ جهنم اسره ورته به م راچوي که څوک رشوت خوري او که قبضهګر او که سود خوري او څومره خلک چې یا مجیا ټول مسلمانان د الله تعالی په احکاماتو نبي علیه السلام په طریقو باندې راشي
چې کامیاب شي په دنیا کې او آخرت کې هم کامیاب شي چې جنت له ترو والا جوړ شي. ګوره دا 550 کاله عمر دی که وږی او که ماړی تېر به شي. ګوره سیاستدانو تاسو چا 2000 اربه روپۍ والي او چا 400 اربه روپۍ والي او پلاني دومره والي او پلاني 900 اربه والي. ګورې په دغه روپو باندې به شی وکړئ. ګورې پاتې دنیا ده هر چا نه پاتې کېږي. قبر 15 فوټه قبر ده 6 فوټه قبر ده لګي او 6 غزا کفن لګي. دا به هر که مالدار یو که غریب یو که باچا یو که ملنګي دا به ورسره ځي. پاکستان سیاستدانو ته اپیل کړم چې دا خزانه کې دا روپۍ جمع کړئ. غلا حرامي روپۍ دا ګوره بندګانو روپۍ معافي نه ورته شي. په دې باندې به ګورئ جهنم لځئ چې هر چا والي چې هر چا حرامي روپۍ د بندګانو حق یې والی جهنم له به ځي. الله تعالی یې نه په توبه باندې معاف کوي نه په خیراتو باندې معاف کوي چې 100 کاله په جومات کې غوږونه ورته راوباسي نه معاف کوي. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې زه د قوم الله تعالی پورې نه بدلوم چې څو پورې قوم خلکو خپل ځان یې بدل کړی. ځان بدلولو کوشش وکړو نو الله بیا د خلکو قسمت کې ښکوي بدلوي. د مهنګایۍ خلاف به هغه وکړم یقین وکړه چې ډېره زیاته مهنګایي هر طرف خلک مال راځي او شواخونونه کا خوراکي سامان هم اسمان ته ورسېده تیل هم اسمان ته ورسېده سونا او ډالر هم اسمان ته ورسېده. نو په دې باندې به دا نن ویډیو وکړم چې دا څه وجه ده. مشرف چې کله اقتدار نه ته 6000 اربه روپۍ پاکستان بقایا و چې بیا زرداري ته 15000 اربه روپۍ بقایا و چې بیا نواز شریف د اقتدار نه ته 15000 اربه بقایا و چې عمران خان ته اقتدار نه 52000 روپۍ بقایا و. اوس خو یې پته نه لګي هغه کې شهباز شریف کې څومره ته ورسېدلي. دومره مهنګایي راغلې ده چې هېڅ طریقه یې خلاصېدو نشته. 1947 ته نن ورځې پورې هر یو سیاستدان چې کوم دی که نه دا طریقه یې چې وټونه وګټي چې 1 کروڑ لګاو 1 ارب کماو 1 ارب لګاو 100 ارب کماو. تجارت یې تر جوړ کړی دی. نو چې کومو خلکو دا خزانه لوټ کړي داسې نه لوټ کړي چې په بورې وروړي خزانې نه راډکې کړي. په طریقه باندې په چل وله په دوکا او پراډ او ترقیاتي کارو دغه شیونه روپۍ منظوري کړي او نیمې پکې والې حرامي روپۍ چې کومو سیاستدانو د حرامي روپۍ خوړلي قوم خزانه یې لوټ کړې ده. این اوس قوم په خودکشۍ ته مجبوره دی. قوم خپل چې کوم دی زنا کا ډوډۍ په حاصلولو لپاره چې زنا باندې وګټي غلاګانو ته جوړ دي خودکشیو ته قوم جوړ شوی دی. کومو سیاستدانو روپۍ والي دي او پاکستان عوام یې پیژني او روپۍ اغلا کړي. بالکل به دا سیاستدان جهنم لځي. الله تعالی په قرآن پاک کې دغه فیصله کړې جهنم له به ځي. که چا رشوت خوړلی که څوک قبضهګر دی که چا ځمکې قبضه کړي که چا روپۍ قبضه کړي د مسلمان مالونه یې والي الله تعالی په قرآن پاک کې فیصله کړې دا به جهنم لځي. جنت بوی به په ارامي څوک ظالم ملګرتیا کا الله تعالی به هغه خلک هم چې کوم د ظالمانو سره قیامت په ورځ وچوتوي چې ته پوهېږې چې دا پلانی سیاستدان دی او غلا یې کړې او روپۍ غلا غلي ورسره او حیثیت یې ورته معلوم شو. قیامت په ورځ باندې غله سره ته ودرېږې. الله تعالی ټول پاکستان کې امن راولي. خدای پاک ته دا کومه ظلمونه سیاستدانو کړي او کومې غلاګانې یې کړي خدای پاکه ته په خپل قهر او غضب باندې اخته کړي. خدای پاکه په ځمکه باندې چې تباه او برباد کړي چې کوم غله دي او قبضهګر دي او چې خلک پوهېږي ګورئ ځانونه کمکل مه جوړوئ چې نه پوهېږم او نه یې پېژنم چې څوک اسلام آباد ته تللی خل به اروپو له تللی او روپۍ یې والي وي او ټول پاکستان د کراچۍ پورې ټول پاکستان لوږه وایي. خودکشۍ باندې مجبوره یي په غلاګانو مجبوره یي په زنا باندې مجبوره یي او کې ټیم ډیوډۍ لپاره. اخري په دغه هغه باندې به خبرې خلاصې کړم په دغه شعر باندې چې د قیامت په ورځ به لویه تماشه یي که ځان په تماشه نه شو رحمانه. والسلام. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خې چې پوره دین په مونږ کې راشي په ټول انسانیت کې راشي نو مونږ او تاسو به کامیاب شو.
چې مونږ په ژوند کې د الله تعالی حکمونه د قرآن پاک کې چې الله تعالی مونږ ته څومره حکمونه کړي چې په هغه باندې 100% عمل وکړو چې نبی علیه السلام کوم حدیث طریقې چې په هغه باندې 100% عمل وکړو دې لپاره چې کوم دی دعوت تبلیغ او مهنت ته ضرورت دی سبا به انشاءالله الرحمن چې زیارت په ورځ باندې شبی جمعې له ټول وطن خلکو ته ټول امت مسلمانانو ته اپیل کوم چې مونږ به انشاءالله الرحمن چې لوړګي مرکز له 4 بجو نه د ماخستن 7 بجو پورې چې کوم دی بیانونه یو مازدیګر 1 غنټه او بیا یو ماښام ځبسي چې په دې باندې رحمت او سکینه نازلېږي د الله او د رسول صفت پکې شي الله حکمونه بیانږي کې نبی علیه السلام طریقې کې بیانږي دا دومره برکتي محفل دی چې الله تعالی په داسې محفل باندې چې کوم دی وروسته فرشتو ته چې اعلان وکړي چې ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شو تاسو ټول ګناهونه وبخښل شو دومره برکتي محفل دی په رحمت او سکینه په نازلېږي دعاګانې پکې قبلېږي چې څومره غمجن خلک دي څومره خفګان والا خلک دي نن سبا یې په قیمتي دور کې چې څوک خفه یي بیماران دي څه تکلیف چاته یي شبې جمعې له راشئ په هغه محفل کې الله تعالی سوالونه دعاګانې قبلوي چې مونږ او تاسو ټول کې راشو بس په 7 بجې بیان ختم شو جمع وشي او خیري دعا وشي ورسره بیا کلي له ځي ګوره ټولې 3 غنټې او خپل ګاډه یې سره بیرته کلي له راځه اساتذه کرام دي علما کرام دي چې څومره قومونه دي څومره خلک دي ټول پیروخیل قوم ته م اپیل کړم چې شبې جمعې له راشئ چې الله تعالی حکمونه او نبي علیه السلام طریقې واورئ چې چا په ژوند کې نبي علیه السلام طریقې راشي نو هغه خلک باندې به چې کوم دی که نه دنیا کې خوشحاله وي په نبي علیه السلام باندې چا 100 ځله ورځې درود شریف ووایي الله تعالی به یې په ټنډه ولیکي دا نه منافق دی او نه جهنمي څوک یې 300 ځله ووایي الله به له دنیا کې بې ولي جوړوي نو بیا به له مرګ راځي نبی علیه السلام باندې به شفاعت واجب وي څوک 1000 ځله په دنیا کې درود شریف یې تبلیغ مشران یې ټول هم یې 1000 ځله درود شریف نبی علیه السلام باندې یې چې څوک هغه شي که نه 1000 ځله ووایي الله تعالی به ورته په دنیا کې جنت کې محل وښیي بیا به مرګ له راځي لوړ کې یو جومات راغلی و 1 کال نه 15,000 کسان یې مسلمانان کړي وو ګوره دا زمونږ او ستاسو نبي علیه السلام ټول امت ذمواري الله به رانه پوښتنه کا تبلیغ باره کې دا بله ورځ یو بل جومات لاړ 11 لکه روپۍ کس یې واچاوه دا ګوره څه لیوني نه چې 11 او 23 غنټې هغه ملک ته مزل دی چې لاړه 1 کال دپاره لاړه دا به کلمې رسونکو کې شمارهږي الله تعالی به پیغمبران او صحابه کرام ورته چې موږ خپل کار ذمہوارۍ سره کړی خیري به خبره موږ باندې ودرېږي تاسو دعوت تبلیغ کار کړی که نه چې څوک د 1 کال لپاره تبلیغ له تلي هغه غاړه خلاصه شوه 4 میاشتې چالو ګوري هغه غاړه خلاصه شوه ګورئ کم سے کم چې درسې روزه او د شبې جمعې نه خو راشئ اخیري په دغه هغه باندې به دا خبرې خلاصې کړم رحمان بابا شعر دی چې رحمان داسې بې وقوف سوداګر نه دی چې دین ګټه بدله په دنیا کې بل شعر یې دا دی چې د مرګ خواري په سر لري رحمانه یم حیران چې پخوا نه ولې نه مرم والسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله پاک د آخرت زندگی ډېره لویه زندگی پیدا کړې ده او هغه نن د دې دنیا نقشو چې ده که نه هغه موږ نه غیبه کړې ده د دنیا دا سورلۍ او دا بیبیانې او بچي او کاروبارونه او خوراکونه او دنیا دا باغونه او دا کشمیر او مری او دا د یورپ ملکونه او دا اسلام آباد او هغه د امریکي ریاستونه او دا نهرونه او دا باغونه دغه چې دی اخرت موږ نه چې دا پناه کړی دی اخرت چې دا همیشه زندگی ده اخرت چې جوړېږي که نه هغه دپاره الله پاک دین را لګلی دی او دین د 2 خبرو نوم دی حقوق الله حقوق العباد د الله تبارک وتعالی حقونه منځ روژه تلاوت او د الله جل جلاله احکامات چې کوم د الله پاک د طرفه د بندگانو سره تعلق نه او حقوق العباد د بندگانو حقونه ګوره د بندگانو په حقونو کې د ټولو نه لوی حق چې د مور او پلار دی الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله تبارک وتعالی د حقوقو نه پس د بندگانو په حقوقو کې لوی حق چې دی که نه دا د مور او پلار دی
او د مور 3 حصې حق دی او د پلار 4مه حصه او داسې چې دی که نه بیا د خویندو او زرونو حقوق د خپلوانو حقوق چا چې خپلولي وپالله الله پاک به د خپل رحمت سره جوړاو که او چا خپلولي پرې کړه که نه الله پاک بیا د خپل رحمت نه هغه جدا که د بندګانو حقوق کې خپلوانو حقوق د ګاونډي حقوق د بل مسلمان چې دی که نه د مال نه ځان ساتل د بل مسلمان ته ضرر رسولو نه ځان ساتل او د مسلمانانو حقوق چې تا باندې کوم دی هغه ادا کول او خپل حقوق الله پاک نه دعاګانې غوښتل چې الله دې فلانکي مسلمان باندې ما کوم حق دی دا مال ته راکړي چې دی راضي شي او اماده شي او مال یې په خوشحالۍ باندې راکړه او په حقوقو باندې د جګړې نه ځان ساتل حدیث مبارک مفهوم دی چې چا باندې حق او هغه چې دی که نه جګړه په دې باندې جوړه شوه او ده چې دی که نه حق دې وجې نه پرېښوده چې حق د ده و نو الله تبارک وتعالی به دله چې دی که نه یعنې د جنت په منځ کې چې دی که نه دا محل ورکړه او څوک چې په ناحقه باندې جګړې پرېښوده نو جنت په کناره کې به محل ورکړه او چا چې اخلاق ښه وکړه جنت په اوچتو درجو کې به الله پاک محل ورکړه بندګانو حقوق د خلکو حقوق مالی حقوق ګوره په یو ځمکه ده چې ده که نه یو لوړ ځمکه د هغه کړه قبضه کړه چې الله زما ولې حفاظت وکړه تاسو ټول مسلمانانو موږ تاسو ځان وساتو نو چې اوومې ځمکې پورې به د دې نه چې ده که نه توق جوړ شي د په مری کې به وچولی شي اوومې ځمکې پورې به دا څومره درنه وي دا به څومره تکلیف دي کس ته او داسې چې ده که نه په غالبا چې مونږ د علما کرامو نه مونږ خو واړه ملایان یو که نه د غټو علما کرامو نه به 2 درهم اورېدلي دي او که 1 درهم اورېدلی دی چې په دې کې به 900 قبول شوي منځونه تا نه ځي نو ول خو مونږ منځونه به قبول شوي مولیانه الله د بل مسلمان د مال نه مونږ تاسو او هغه چې دی که نه د مسلمان حق چې تا ځمکه تروالی ورته معاف کړی نه ده مال د تروالی دی چې هغه حق دی لاندې کړی دی او ورته معاف کړی نه دی نو یا خو بیا هغه باندې معاف کړي په زوره باندې نه په خوښه باندې چې که راته معاف کړه که زه مجبور او ما سره نشته دی او چې ورته معاف یې نه کړه که نه دا توبه باندې نه معاف کېږي استغفر الله باندې چې دا نه معاف کېږي دا به خامخا ول ورکوي کنې ورځ د قیامت به ستا عملونه چې دي که نه په هغې کې چې دی که نه دا نو الله د مونږ تاسو د بندګانو د حقوقو د والو نه د تلف کولو نه مونږ تاسو وساتي او الله تبارک وتعالی د ټولو مسلمانانو د بندګانو د حقوقو د ادا کولو توفیق راکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ماشاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې چې پوره دین مونږ په ژوند کې راشي او ټول انسانیت په ژوند کې راشي چې مونږ په ژوند کې د الله تعالی احکامات وپېژنو په ژوند کې راوړو نبی علیه السلام حدیث سنت طریقې وپېژنو په ژوند کې راوړو څوک 15 وخته په پابندۍ سره د جمع مونځ کې الله تعالی خپله ذمهوارۍ به جنت ته داخلومړ څوک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله تعالی په قرآن پاک کې په 10مه سپاره کې فرمایي چې ما په وخت مازدیګر قسمي چې انسانان ټول په نقصان کې مګر هغه انسانان په نقصان کې نه چا ایمان راوړی مسلمانان شوي نیک اعمال کا صبر کا اور حق تحقیق کا بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول زما مسلمانان ورونو دا جمعتونه چې کوم دی دا د الله کورونه یې او الله خوښ دي او څوک چې جمعات کې هر قسم مدد وکړه او د نبی علیه السلام حدیث شریف مفهوم دی چې یو مسلمان په جمعات کې چې کوم دی د چرچڼې جالې برابر ځای جوړ کا نو الله تعالی به دنیا په لشن د غټ جنت کې محل ورکا دومره غټ فضیلت قیامت پر ورځ به جمعتونه الله نه مطالبه وکړه چې یا الله چې مونږ چا دنیا کې جوړ کړي وو چا را کې عبادتونه کړي وو دا خلک ټول به مونږ جنت لرا سره بیاي الله کریم او رحیم ذات دی الله به ورته یې ټول مو به خلا جمعتونه او به جنت لاله داخلي نو مونږ دلته په چینارو کې چې کوم دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه فضل الله جمعه ته لوی شلمان روډ باندې او یا البناتو مدرسه چې دواړو لنټرو ته ضرورت دی او دا اینده کغه پورې شوی محیر حضرات په هغه باندې شوی جینکو مدرسه کې 350 جینکې وړکو کې به 300 پورې وړکي چې سونو خلکو قرآن پاک ختمونه کې وکړه منځونه یې کې زده کړه حدیثو کتابونه یې کې زده کړه نو ټولو مالدار خلکو ته
دا اپیل کړم چې دغه جومات او مدرسې سره زړه خلاصه چانده وکړئ موږ روپۍ نه غواړو راشئ دغه جوړ کړئ ځان له جنت کې محل جوړ کړئ جنت کې به محل جوړ شي دنیا کې ښایسته روپۍ هغه دي چې په ښه کار باندې یې ولګئ قیامت په ورځ به مونږ او تاسو نه الله پوښتنه کوي دا روپۍ د چېرته ګټلې وي چېرته خرڅ کړې وي که مونږ او تاسو په جومات مدرسه کویای ټویل یا داسې هغه په صدقه جاریه کار کې مخ کړي نو په قبر کې به هم راته هغه میلاوږي دا جومات داسې چې ته به مړې عملنامه نه بندګي همدا عملنامه کې به ښېګړې رواني قرآن شریفو ختمونه او حدیثو او جمع او نفلونه تلاوتونه به راسي ورته نو ټولو خلکو ته اپیل کړم زړه خلاصه په هغې کې مو نمبر به هم لیکلی موبایل هغه او واټساپ هغه د سره بیا رابطه وکړئ چې څوک راځي د جومات نه ولي د البناتو مدرسه چې ښایسته یې جوړه کړئ او بس کې دا ستاسو پاره د آخرت ګټه کینی الله تعالی کون په یکون ذات دی چې وشه شي خو دا زموږ او تاسو باندې الله ازمایښت دی اخري په دې خبره باندې به دې شعر باندې به خبرې خلاصې کړم چې که د خلکو خیرخواهي لري په زړه کې ګوره ته مسلماني لري په زړه کې والسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما مسلمانانو ورونو نن د مذهب باره کې به یو مختصر خبره وکړم تاسو ته چې مونځ کې څومره غټ برکت او خیر دی پکې دا مونځ داسې عمل دی چې ټول عملونه په ځمکه نازل شوي او یو مونځ دی چې الله تعالی د معراج په شپه باندې نبي علیه السلام له په تحفه کې ورکړی ورته فرمایلي چې ستا امتیان چې 15 وخته په اهتمام سره په جمع سره مونځ کا نو الله تعالی چې خپله ذمهوارۍ به جنت ته داخلومه او که څوک په اهتمام سره نه کړي نو ما باندې هېڅ ذمهواري نشته که زه یې بخم او که زه سزا ورله ورکوم او الله تعالی دا وعده کړي چې کوم مسلمان 15 وخته پابندۍ سره مونځ کا نو مونځ په بېحیایۍ نه او ناروا کارونو نه مسلمان منې کوي چې څوک مونځ هم کا ناروا کارونه کا په دې پوه شي چې زما مونځ نه یې قبول شوی خپل مانځه باندې زور ورکړه بیا دین علاوه چې کوم دی الله تعالی چې کوم مسلمان چې څلوېښت ورځې په تکبیر الله سره مونځ وکړه نو ته په ټنډه به ولیکل شي دا نه منافق دی او نه جهنمي دی بیا الله تعالی دا وعده کړې مانځه سره چې کوم کس اهتمام سره 15 وخته مونځ کا نو الله تعالی به دا 15 انعامونه ورکوي یو به دنیا کې رزق تنګ نه په راځي په رزق کې ټولې دنیا اسباب دي دې شي تکلیف به هم نور باندې راځي دویم نمبر زن قدر کې با کلمت وایي و خپل باندې راځي قبر سوال جواب ورته اساني قیامت ورځ ورته اسانه وي هر وخت سوري لاندې به عملنامه ورته خلاص میلاو شي ابیس او ابي کتابه والا جنت ته ولګي او بیا بل دا خبره کې مانځه کې چې مونږ شکون وای کنه ډېر برکتي شی چې زموږ ستاسو کورونو کې هم خلکو ته وایو چې دا مونځ په اهتمام سره وکړئ په کور کې به برکت راشي چې کوم زموږ خویندې میندې چې هم پوره پابندۍ سره چې هر څوک د خپل کلي او کور مشر وي چې مونځ اهتمام وکړه چې کوم ماشومان دي چې هغه هم سبهي راکښېنئ سبهي مانځه پسې مه ودکږئ دا یو سپېره څټلی وخت دی په دې وخت کې د هغه فرشته چې کومه رزق تقسیموي او چې څوک په دې ټیم کې ویده شي نو دغه خو سپېره دی ځکه چې دا د سپي خوب دی دا سبهي مانځه پسې چې ویده کېږي یا لمر ختلی ټیم کې بالکل مه ویده کېږئ او مونځ چې کوم دی په اهتمام سره کړئ که وایئ چې ګراني او داسې او رزق تنګسا که نه بغیر د ډوډۍ نه به ملا مړوي صحابه کهف په قرآن پاک کې صورت هم راغلی 300 کاله په غار کې خدای پاک بغیر د ډوډۍ نه ساتلي او بغیر د اوبو هر څه نه چې راکېناستو چې باندې نیمه ورځ خوب هم کړی چې روپۍ یې ولګېدې بازار ته په هغې شی نه ورکوه دا کومې زمانې هغوی نو مونږ او تاسو هم ګورئ که په الله باندې یقین جوړ شو ایمان هم زړه ته ولوېده بغیر د هغه نه به چې کوم دی الله چې مونږ الله رزق ادا کړی الله دې راله راکړي چې مونږ منځونه ټیک شي په کورو کې منځونه ټیک شي چې جامع مسجد ته ځو جومات ته ځو که جومات دی چې حجره کې کوم یو د کلي مشر یې حجره کې جمع شروع کړه نو خدای پاک به هغه له ثواب ورکوي که حجرې اهتمام چا نه کړي کور کې صفا کړه چې په 3 کسه باندې هم کړه چې جومات نه لري لمونځ کې ډېر زیات برکت دی ټولو علما کرامو ته هم دا اپیل کړم مهرباني وکړئ چې لوړ خلکو ته حقوق الله باره کې حقوق العباد په باره کې او په معاشره کې چې څومره برایي د خلاف چې کوم دی ویډیوګانې په فیسبوک نه شیر کړئ چې په وطن کې اصلاحات راشي
او چې څوک دا مونږ منځونه ټیک شو معاشرې نه ټولې برایم ختم شي رزق پراخي به هم شي او خوشحاله به هم شو بېدیني به هم رانوځي ناروا بېحیایي کارونه منډه راکې راځي اخري په دغه شعر باندې به دا خبرې ختم کړم چې د پتنګ اجل چې راغی شوله شمه ګناهګاره د پتنګ اجل چې راغی شوله شمه ګناهګاره دغه شمه چې سوځېږي ربه څوک بې ګناهګار شو